بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يا بني إسرائيل زامنوا يعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اذکروا یاد کے نعمتی نعمتنا زما التي انعمت علیکم نعمتنا چما انعام کردے پتا سباندے وانی فضلتکم او بیشک ما غروالے درکڑے تاستا علی العالمین فجہانونو باندے واتقوا یوما او یریگے دروزنا لا تجزی نفس چی نبشی ادا کولی حسیو نفس عن نفس دبل نفس طرفنا شیئا حسزهم ولا يقبل منها شفاعة او نبشی قبل ولی ددر طرفنا سفارش ولا يؤخذ منها او نبشی اغستلی ددر طرفنا عدل سبدلا ولا هم ينصرون او نباد دی مدد کولیشی. دوالو آیتونو کے بنی اسرائیل تا ترغیب دے او ترہیب دے. ترغیب دے پدے اعتبار سرا کہ دا اللہ جل شانو عظیم نعمتنا رایات کے دائی استحضارو کے پذہن کے راولے او دائی شکر ادا کے او شکر یدارے کہ پنبی علیہ السلام مانی ایمان روڑے او مخالفت پریزے او ترہیب دادے کستاس پذہن کے دا خیالی چی منگ دا انبیاء کرام علیہم السلام اولادیو او منگا بہتر خلق را روانیو صاحب حق یو نیکانو لاڈلاو نازبینانو نو دا خبر ذہن نو باسے نہ قیامت رز کی راشی نو پا رز باندے با سوک چاہتا سفیدہ نشی ورکولی دا فیدے خبر صرف اور صرف ایمان نا کہ چاہتی ایمان شتا نا غبا بلتا فیدہ ورکی چاہبل مومن وی او کہ انسان ایمان سر دنیا لانڑو نو تردی چے نیو نبی نیو پیغمبر و نبل سوکو اغدی اخلاصولی نشی او سکس مفیدہ و تم نشی رسولی اونے دا اللہ تعالی دا عذاب نخلاصولی شی. یا بنی اسرائیل دوبارہ وطوی اے زامنو دی یعقوب علیہ السلام دا مخکم یا بنی اسرائیل ذکر شو دا تکرار دا پارا تاکید دے چونکہ دی دیر پا غفلت کے فراتو دا بنی اسرائیلو قرآن کریمت دوبارہ یاد دہانی کی کہ اے زامنو دی یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی اللتی یاد کے نعمتنا زما اغا انعمت علیکم چما انعام کرو پتا سباندے. انعامات ددی پا مشرانو آباو اجداد باندی شوی وو و داغی اغا سمارات و فیدی دیتم ملاوی دے اغا مناقب دیتم حاصلو نو دا پلارانو نکیانو باندے نعمتونا دوئے کے دا پدی باندی دی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ نعمتونا دا اللہ تعالیٰ خودیر زیادو و پدا نعمتونو کی اولی نعمت و تصراحتن وی چے تاسو لما فضیلت درکڑو غروال درکڑو مرتبہ میں درکڑوا و تمام جہانونو باندے تاسو چے پکم زمانہ کے وے نو پا زمانہ کے بہترین خلق پزمک باندے تاسو وے دا مذہب پہ اعتبار سرا دا دین پہ اعتبار سرا دا ملک و سلطنت پہ اعتبار سرا عزت و سردارے پہ اعتبار سرا نو پا آغا زمانہ کی چی سمرا قومونمو او سمرا خلقمو سمرا ملکنو نو تاسو پا کی پا ہر اعتبار سر برابر ہوئیں او تاسو سما دا غروالی و فضیلت در کرو. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ دارو منی آغا فضیلت و نعمت تے بیانی چی بیشک ما فَضَّلْتُكُمْ غروالی در کرو عَلَى الْعَالَمِينَ عالمین جمع دا عالم دا
هغه زمانه کې چې څومره خلک او څومره قومونه او څومره ملکونه وو او یا څومره مذاهب او دینونه وو، هغه ټولو کې غوره او بهتر په هر اعتبار سره تاسو وئ. یعنې د دې نه لوی نعمت بل نشته دی. وانی فضلتکم علی العالمین. د ابراهیم علیه السلام نه بعد چې څومره انبیاء کرام علیهم السلام راغلي دي، نو د اسحاق علیه السلام په سلسله کې ټول انبیاء کرام ستاسو دا نسل او ستاسو په خاندان کې او ستاسو په نوم باندې دي تر عیسی علیه السلام پورې. دارنګه بادشاهانو په تاسو کې وو، مشري او سرداری په تاسو کې وه، مذهبي پیشوایان تاسو وئ، لوی راهبان او لوی درویشان او لوی علما دا په تاسو کې وو. نو دا غوروالي او فضیلت او په تمامه دنیا باندې وو. وانی فضلتکم علی العالمین. د ابراهیم علیه السلام نه بعد دا نه چې سره بني اسرائیل په دنیا کې نه مشرق او مغرب کې نور قومونه هم آباد وو. دا واضح دلیل دی چې ذوالقرنین چې دی دا د ابراهیم علیه السلام امتی دی. یعنې په ابراهیم علیه السلام ایمان راوړی، بیعت یې کړی، ابراهیم علیه السلام سره یو ځای طواف وکړو او بیا د هغه نجات واغستو، مشرق او مغرب طرف ته سفر کړی دی. نو چې مشرق ته تللی او مغرب ته د سمندر کنارې ته رسېدلی دی، نو قومونه آبادو ځکه خو تللی دی که نه، ملکونه یې فتح کړي دي. مشرق طرف ته مو مغرب طرف ته مو قوم عمالقه دا قومونه هغه زمانه کې آبادو. نو دا بني اسرائیل صرف په دنیا باندې نه وو، د دې نه علاوه مشرق او مغرب کې شمال او جنوب کې مختلف ملکونه وو او مختلف مذهبونه والا وو. خو دا بني اسرائیل پای کې د ملک او سلطنت او د استحکام او د مذهب او د دین په اعتبار سره په ټولو باندې اوچت و فوقیت و. نو انی فضلتکم، او بېشکه ما فضیلت درکړو تاسو ته علی العالمین، په عالمونو باندې، په جهانونو باندې. د دې مطلب دا نه چې تر قیامته پورې ګنې تاسو بهتر یې، نه چې تر څو پورې تاسو وئ او تاسو په خپل قول او قرار باندې برقرار وئ، د انبیاء کرام علیهم السلام په نقش قدم باندې روان وئ، لکه ستاسو مشران انبیاء کرام علیهم السلام چې تاسو تر څو پورې په نقش قدم باندې روان وئ او وعده خلافي نه کوله، قول او قرار هم برقرار و، نو تاسو بهتر خلک وئ. اوس چې کله تاسو وعده خلافي وکړه او د نبی علیه السلام مخالفت هم وکړو او مقابله کې راغلی، نو تاسو خود به خود د دې عهدې نه پرېوتئ. هغه فضیلت او فوقیت خود به خود ختم شو، ځکه فوقیت او مرتبه د پنیز د الله تعالی دا په نسب او په حسب باندې نه ده، بلکې دا په تقوا او پرهیزګارۍ باندې ده. بخاری شریف کې روایت دی، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو، من اکرم الناس، په خلکو کې معزز څوک دي؟ نو نبی علیه السلام هغه یو جواب ورکړو، هغوی موږ دا تپوس نه کوو. نبی علیه السلام چې انبیاء کرام علیهم السلام وجي دا تپوس نه کوو، بل تپوس کوو. بیا نبی علیه السلام بل جواب ورکړو، هغوی دا تپوس هم نه کوو. نهیره کې نبی علیه السلام ته وفرمایلو چې الناس معادن کمعادن، معادن مراد قبایل دي، یعنی کم سړی چې په جاهلیت کې بهتر و او بیا اسلام ته داخل شو بیا هم بهتر شو، خو اذا فقهو، په شرط دی چې فقاهت او سمجھ او په دین کې پوهه حاصله کړه. یعنی که یو سړی حسب ارنګ دی او که نسب ارنګ دی، خو چې مسلمان شو په اسلام کې بیا برتری او فوقیت حاصل کو په علم سره او په تقوا سره او په مراتب سره، نو به دا خلک بهتر دی. بیا بلال حبشي رضی الله عنه څه حسب او څه نسب دی، لیکن هغه ته عمر فاروق رضی الله عنه سیدنا بلال وی دا زموږ سردار دی. نو په ظاهره کې سردارې څه دي؟ شکل او صورت او قد او قامت او حسب او نسب څه دي هغه سره، لیکن هغه ته عمر رضی الله عنه انت کې انسان هغه ته سیدنا بلال وی. نو دا مرتبه ته په څه باندې حاصله شوه؟ په علم سره او په قربانو سره. نو انی فضلتکم علی العالمین، او تاسو ما فضیلت درکړو، غوړوالی می درکړو علی العالمین، په عالمونو باندې، یعنی تر څو چې تاسو په شرایطو باندې برقرار وئ او چې په نبی علیه السلام ایمان درنه، بس خبره خود به خود ختم شوه.
بعض مفسرین علی عالمی زمانهم وی دا زمانی په خلکو باندې او کچره اوسم تاسو په نبی علیہ السلام ایمان وروړئ نو تاسو فوقیت ختمیږي نه او نه تاسو به ذلیل شئ. نبی علیہ السلام فرمایي ثلاثه یعطون اجرهم مرتين، دریو کسانو ته الله تعالی ډبل اجر ورکي، دوګنا اجر ورکي. با دا درې کسان داسې دي پای کې یو اهل کتاب دی، رجل آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی الله علیه وسلم. یو هغه سړی دی چې په خپل نبی باندې ایمان و، یعنی په عیسی علیه السلام باندې یا په موسی علیه السلام باندې، او بیا دا زمانه مونږ او په نبی علیه السلام ایمان وروړو، نو دته الله تعالی ډبل اجر ورکي. با یعنی که یو مؤمن په مونږ باندې یو اجر حاصلي نه چې دغه مسکینه به دوه اجر حاصلي، په یو روزه چې مؤمن ته یو اجر ملای نه ته دوه اجر الله تعالی ورکي. د په خپل نبی باندې ایمان او بیا په نبی علیہ السلام ایمان وروړو. یو غلام دی چې الله یې خوشاله کو، خپل مولا یې خوشاله کو، دواړه راضي کړو. او دریم هغه سړی دی چې هغه وینځوه او وینځي تربیت کو، نشونما یې وکړه، د اخلاق او تربیت برابر کو او بیا آزاد کړو، بیا سره نکاح وکړو، نو دې انسان ته الله تعالی دو اجر ورکړي. نو د نبی علیہ السلام باندې ایمان وروړو سره تاسو عہده ختمیږي نه، فوقیت نه ختمیږي، او که تاسو ایمان وروړو. وانی فضلتکم علی العالمین، او بشک ما غوروالي او فضیلت درکړو تاسو ته، برتری او فوقیت می درکړو علی العالمین، په عالمونو باندې، یعنی په زمانه کې چې څومره اقوام او ملتونو په ټولو باندې. واتقوا یوما لا تجزی، چونکه د بنی اسرائیل یو ذهن جوړ شو چې مونږه د انبیاء کرام علیهم السلام اولاد یو، زامن یو، او مونږ د الله تعالی محبوب یو. د دې اظهار دی په موقع باندې کړی مو، او قرآن کریم دا خبر را نقل کړی دا. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یهود او نصاراوی چې مونږ د الله تعالی زامن یو، یعنی ابناء الله، ابناء انبیاء الله، مونږ د الله تعالی د انبیاء کرام او د پیغمبرانو زامن یو. واحباؤه، د الله تعالی محبوب یو، مونږ لاډ لایو، یعنی مونږ که ارسکو نو مونږ ته معاف دي، زمونږ د مشرانو د نیکیانو د وجې نه، د قربانو د وجې نه. دا د یو ذهن جوړ شو. که مونږ ایمان درلو نو خیر دی، که مونږ تحریف کو نو خیر دی، او که مونږ دوکې دړاګي کو نو خیر دی. نو قرآن کریم ته ترغیب کی چې ګوره دا ذهن نه دا خبر وباسئ، دا نظریه یو ورځ داسې را روانه ده چې هلته به هر سړی خپل ځان په خپله به بچ کي، بل څوک تا نشي بچ کولی. واتقوا یوما، واتقوا ویریږئ، دا ترهیب دی. یوما دروازې نه ویریږئ. دروازې نه انسان څنګه یریږي؟ ځان به د ورځې نه څنګه بچ کړي؟ ورځ خو به خامخا راځي، د قیامت ورځ خو خامخا را روانه ده. یومن نه مراد د قیامت ورځ ده، او که د انسان خوښه وي که خویه به راځي خامخا. نو مراد د ورځې نه حساب یومین یا عذاب یومین، دغه ورځې د حساب نه ویریږئ، یا دغه ورځې د عذاب او د سختۍ نه ویریږئ، چې مراد ترې قیامت ورځ ده. یومن کې دا تنوین د عظمت دپاره دی، هغه لوی ورځې نه، عظیم ورځې نه. ورځ خو روزانه راځي دنیا کې، او دا یو داسې ورځ ده چې د دې مخکې دنیا کې چېرته نه ده راغلې، او داسې سخته ورځ به بیا هم چېرته نه راځي، داسې د قیامت ورځ. لا تجزي نفس عن نفس شیئا، چې په دا ورځ باندې به هیڅ یو نفس بل نفس ته څه فایده نشي رسولی، څه ادایګي به نشي کولی. نفس یاد کو، څه خاص انسان یاد نه کو، هر یو نفس هغه ستونکي چې دی هغه به بل نفس ته څه فایده او د هغه څه کار به د هغه پیدا به نه راځي، د هغه به کار نشي ورکولی، د هغه ته به څه فایده نشي رسولی. د نفسون نه مراد مؤمن نفس دی، او د دې بل نفس نه مراد کافر نفس دی. یعنی یو مؤمن نفس به یو کافر نفس ته څه فایده نشي رسولی. دا ځکه وایو چې کافر خو باسم کافر ته فایده نه رسي، او کافر خو مسلمان ته هم فایده نشي رسولی. لکه چې خپل ځان نشي خلاصولی نو مؤمن ته به څه فایده ورسي. خو پاتې ده چې آیا مؤمن کافر ته فایده رسولی شي او که نه، نو دا یې نفي دلته وکړه.
باقی مومن ته فایده به رسول شي. یو مومن کامل دی هغه یو بل مومن ګناهګار ته فایده به رسي، خو از خود به نشي رسولی تر څو چې الله جل شانو اجازت نه کړي. یعنې کامل مومن بم هغه ګناهګار مومن ته به فایده رسي، خو د الله تعالی د اجازت نه بعد او د الله جل شانو د اجازت نه مخکې به نشي کولی دا کار. خو دلته کې خبره د کافر او د مومن شروع ده چې یو مومن به یو کافر ته فایده نه رسي. نو دا لومړنی نفس مومن دی او دا دویم نفس کافر دی. یو مومن نفس به یو کافر او ناشکر نفس ته فایده نشي رسولی. لا تجزي جزا یجزي معنا قضا یقضي ادایگی کولو، او یا دا لا تجزي دی په یو قرات کې لا تجزي راغلی دی په معنی لا تغني هغه دفع کولی بنشي. یو نفس د بل نفس ته طرف نه شیئا هیڅ څیز هم شیئا نکره ده او د دې لا د لاندې راغلی دی. دا نکره چې د لا نافیه د لاندې راشي نو انتهایی نکره شي، عموم پکې پیدا شي. یعنی اس قسمه فایده که وړه وي او که غټه وي د هغې یا لږ خلاصول یا ډېر خلاصولو، نه د لږ ساعت دپاره نه مکملو، نه عذاب مکمل خلاصولی شي، نه په عذاب کې تخفیف راوستی شي. اس قسمه فایده به دا مومن نفس او د کافر نفس ته نه رسي. نو په دې کې عمومي نفع وکړه د هر قسم نفع نه، او ورپسې بیا تفصیل د خاص نفع بیاني. ولا يقبل منها شفاعة او نه بشي قبلولی منها د دې مومن نفس ته طرف نه د دې کافر نفس ته پاره شفاعت سفارشو. که یو مومن نفس راولګي او د کافر نفس ته پاره شفاعت کول واړي چې رجی خیر د اخلاص کې کدی خپل اپروچ استعمالي نو داسې هم نه کیږي، شفاعت سفارش هم نه قبليږي. بخاری شریف کې روایت ده د قیامت پر ورځ باندې به ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزر اوویني علی وجهه قطره وغبره. د ابراهیم علیه السلام د والد سے په مخ باندې به توروالی وي، سیاهی به وي او گرد و غبار به وي. ابراهیم علیه السلام به ورته ووایي چې ما هوته دنیا کې پوهه کړې وي چې زما نافرماني مه کوه، ما ولې ایمان وروړه، خو تا د ما خبره ونه منله. لار به ورته ووایي چې اوس منم ستا خبره. ابراهیم علیه السلام به الله جل شانه ته دعا وکړي چې جی وعدتنی، تا خو ما سره دا وعده کړې وه الله تخزیني یوم یبعثون، چې په کومه ورځ خلک دوباره پورته شي نو په هغه ورځ به ته ما رسوا کې نه، یعنې زما خبره به ته منې. نو زما دپاره به دې نه لویه رسوایي څه وي چې زما پلار نن په انتهایي ذلت کې دی، مخې تور شوی دی او گرد و غبار پې پروت دی او ستا د رحمت نه لرې دی. الله جل شانو ورته وفرمایي چې ما جنت انی حرمت الجنت علی الکافر، ما کافر باندې جنت حرام کړی او ستا پلار کافر دی. خیر ابراهیم علیه السلام ته بولی شي د خپل خپو ته لږ وګوره لاندې دی به ښکته وګوري، حالانکې پلار یې مخامخ ولاړو دی چې ښکته وګوري او بیا بره وګوري نو د پلار نه دی بیجو جوړ شوي بزیخن ملتتخنو. دا بیجو یو حیوان دی د ګیدړ په شانتې وي او د ویښتو نه به ډکې او د وینو نه به ککړي. یعنې د ابراهیم علیه السلام د والد صاحب نه به بیجو زبو جوړ شي، زیخونو زبو بیجو ته وي او هغه به په وینو باندې ککړ شوي وي چې دې ورته وګوري نفرت به یې پیدا شي د پلار نه چې داسې دي را او دې کې ناڅاپه به هغه جهنم کې وغورځولی شي. چې هغه د امام الانبیا دی او ابو الانبیا دی ابراهیم علیه السلام چې د 4000 پیغمبرانو هغه پلار دی، هغه خپل پلار نشي خلاصولی. نو اے بنی اسرائیل استاو ځان باره کې څه خیال دی چې تاسو به څنګه انبیاء کرام علیهم السلام به څنګه خلاصي. ولا يقبل منها شفاعت، نبشي قبل ولی منها د دې مؤمن نفس ته طرفنا د کافر نفس ته پاره شفاعت سفارشو. بخاری شریف کې بل روایت ده الله جل شانه به یو ادنا جهنمی ته وي چې په هغه انتهایی لږ عذابي آتو اے پلان کیا
کچېرې تا ته د دنیا برابر مال و دولت دی وخت کې درکړی شي نو هغه به ته تیار یې چې دا ورکړې او ځان خلاص کړي دلته فدیه کې ورکولو ته تیار یې دیوتی اوجی ورکولو ته تیار یم نو الله جل شانو ورته وفرمایي چې ما خو ستانه په دنیا کې د دین هم کمه مطالبه کړې وه چې ما سره شریک مه جوړوه نو فابیت الا الشرک تا د هرې خبرې نه انکار وکړو خو صرف د شرک نه د انکار نه کړو تا نه الله منو نه د نبي منو نه د کتاب منو او نه د وحی منله هېڅ نیم نه منلو که منل نو صرف او صرف شرک دې منو حالانکه تا د شرک نه انکار پکار او د خبرو اقرار پکار نو هلته به بیا فدیه او تحفه او تحایف هم نشي قبلولی ولا یؤخذ منها عدل او نه به شي اخیستلی منها ردنه یا خو منها کلمې د نفس مؤمن ته راجع کوي که دا مؤمن نفس راولګي او د کافر نفس په دې پیسې ورکول غواړي یا بل داسې یو بدله ورکول غواړي نو یا به هم نشي قبلېدی او یا دا کافر نفس د خپل ځان د طرف نه په خپله څه مال او دولت او څه فدیه او بدله ورکول غواړي نو دا به هم نشي قبلېدی اول خو به هلته انسان سره درهم او دینار د سره یي نه د قیامت پر چا سره به درهم او دینار د کم ځای نه راشي هغه چې ډېره دنیا نه تونه هغه هر څه یې ترې لرې کړو د انسان نه اغوستلې شوي جامې هم درکړی شي نو تا سره دنیا کې درهم او درهم کم حال لړلو تو خالی لاس لړې خو به هر حال به فرض محالو که د قیامت پر ورځ انسان سره دنیا برابر مال و دولت راشي او دې دا ورکول غواړي نو هلته کې هغوی دا نه اخلي ولا یؤخذ منها عدل او نه به شي اخیستلی منها ردې مؤمن نفس د طرف نه عدل ستوح بدلا د کافر نفس لپاره او یادا کچېرې دا کافر نفس خپل ځان په ځای باندې بدله ورکول غواړي نه به نشي قبلېدی عدل په عربۍ کې ما یساوي الشیء قدرا و قیمتا عدل پر برابري ته ویل کېږي یو څیز چې د بل څیز په قیمت کې او په مقدار کې برابري بېشکه جنس یو نی ولیکن چې قیمت کې برابري او قدر کې برابري دې ته عدل ویل کېږي نو عدل یاد کو فدیه تحفه تحایف او جرمانه او هر قسم مالی سزا ته را شامل دي نو دا به نشي قبلېدی او نه به شي اخیستلی کېدی ولا هم ینصرون او نه به ردي امداد کولی شي مدد به کولی شي یعنې که ټول خلک راجمع شي او د دې یو تن مدد کول غواړي چې دې موږ د فرشتو نه اخلاصو د الله تعالی د عذاب نه اخلاصو نو نشي خلاصولی د انسان به خپل دومره قوت او طاقت نی چې مقابله وکړي او نه د قام او قبیله او نه ملک او نه نور څوک چې راغونډ شي او ځای شي ورسره هغوی به هم نشي خلاصولی هر انسان یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه څوک به چا مدد دلته کې راشي به فرض محالو که دا تمام دنیا د انسان سره یو ځای شي بیا هم خپل اثر په هغې نشي غورځولی او نه دې خلاصولی شي چونکې دنیا کې عام طور چې انسان کله گیر شي نو بیا دا څلور طریقې اختیاري یا خو دا چې انسان سفارش ورګوري یاره څوک ورګوره چې خبره وکړي ورته او یا دا چې انسان جرمانه او فدیه ورکړي یا دا چې انسان د خپل ځان په ځای بل ضمانت ورکړي چې دا د ما طرف نه ضامن شو کفیل شو او چې په دین نه کېږي نو بیا خلک راجمع شي او په یو ځای مقابله کړي ورسره نو د قیامت پر ورځ باندې دا څلورې خبرې به دا به نفي شي څوک به د چا په دې طریقې سره فایده نشي ورکولی که فایده ده نو صرف او صرف د ایمان په وجه باندې به وي چې مؤمن دی نو د بل مؤمن دپاره سفارش هم کولی شي بل مؤمن سره مدد هم کولی شي خو هغه چې کله الله جل شانو وغواړي ای زامنو د یعقوب علیه السلام یاد کړئ د ما نعمتونه چې ما انعام کړو په تاسو باندې او بېشکه ما غوروالي درکړو تاسو ته العالمین په جهانونو باندې او یریږئ د لوی ورځې نه چې پیدا به نشي ورکولی هېڅ یو نفس د بل نفس ته هېڅ څیز هم او نه به شي قبلولی ده تر نه سفارش او نه به شي اخیستلی ده نه څه بدله او نه به دې سر مدد کولی شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ نجيناكم او کلا چې خلاصي درکوم تاسو ته من آل فرعون د فرعون د قومنا یسومونکم چې دوی سکولو تاسو ته سوء العذاب سخت عذاب یذبحون ابناءکم ذبح کول یې زامن ستاسو ویستحیون او جنده باقی پر خودی نساءکم زنانستاسو وفی ذالکم او پدی کار کی بلاء ازمائش و من ربکم دستاسو رب دا طرفنا عظیم لوی محکے آیت کے اجمالاً ذکر شو چې د الله جل شانو عظیم نعمتونه رایات کې او یو لوی نعمت دا و چې الله تعالی تاسو ته فضیلت درکو د دې نه تفصیل شروع کی چې بنی اسرائیل باندې په مختلفو موقعو کوم لوی نعمتونه د الله تعالی طرف نشوي وو دا غي بیان په ترتیب سره کی یو لوی امتحان او یو لوی آزمایش او یو لوی نعمت دا چې الله تعالی تاسو له دې لوی ظالم نه او د قوم نه خلاصي او نجات درکو فرعون او د قوم نه چې تاسو سره ظلمونه او زیاتی کولو تاسو ته قسم تکلیفونه در رسولو ظاهری او روحانی اعتبار سره تاسو ماشومان زامن تاسو مه تعالی لولو او تاسو زنانو نه وینځي جوړې کړې وي او تاسو د جوانانو نه او د مشرانو نه سخت بیګارونه غستلو قسم ازمایشونه پتا سو باندې الله تعالی تاسو له خلاصي درکو فرعون او دا قوم الله تعالی تبا کو نه تاسو مقابله وکړه نه بل سو الله تعالی په خپل عذاب سره فرعون او دا وزیران او دا فوج تبا برباد کو او داغي هغه املاک او زمکه او پورا مصر الله تعالی تاسو له درکو نو دا الله تعالی ترنه لوی احسان مو یو لوی ازمایش مو یا دې شکر ادا کې دا ذکر کی وایز نجیناکم وایز او یاد کې او وه نجیناکم چې خلاصي درکوم تاسو ته نجیناکم یووي خطاب موجوده بنی اسرائیل ته د مدینی منورې انا کې دا کار خو تقریبا 3000 سال یا 2000 سال مخکې شوه دی د موسی علیہ السلام زمانہ خو د نبی علیہ السلام د زمانې نه تقریبا 2300 سال مخکې ده سره پاسه 2000 کال مخکې نه دا کار خو هغه وخت کې شوه دی او خطاب کې چې نجیناکم دیونه چې نجینا آباءکم موږ تاسو پلارانو ته نجات ورکو بلکې نجیناکم وی نه دا عربو یو محاوره ده عرب وی قتلناکم یوم عکاظ چې کله عرب خپلو کې خبرې کوي قتلناکم یوم عکاظ یعنی موږ تاسو قتل کړی وي د عکاظ پر ورځ باندې مشهور ورځ وا نو مراد دی چې قتل آباؤنا آباءکم زمونږ پلارانو ستاسو پلارانو سره جنگ کړو او ډیر غټ جنگ شوی وو او ستاسو پلاران یې قتل کړي او فنا کړي وو نو قتل آباؤنا آباءکم زمونږ پلارانو ستاسو پلاران قتل کړي او جنگ شوی وو او عرب د اسانتیا وی قتلنا آباءکم ای قتلناکم یا قتلنا آباءکم ندارنګي نجیناکم نجینا آباءکم و اجدادکم موږ تاسو پلاران او نیکیان خلاص کړو او داغي احسان صرف پای باندې نو دا پتا سو باندې نه کچره موږ خلاصي نه ور کړی او هغه ټول قتل شي وي نو تاسو په دنیا ته څنګه راغلي وي بیا نو نجیناکم خلاصي درکو موږ تاسو ته نجات او نجون پاربه کې هغه اوچت ازمکه ته ویل کیږي هغه اوچت ازمکه ته نجون ویل کیږي نو اوچت ازمکه ته نجون ولي وي
کله چې انسان په کلي کې تنگ شي او حالات سخت شي نو دی بیا اوچت ځای ته ځان رسي، غر ته وخیږي، پناه واخلي. چې کله د غر سر ته وختې او اوچت ځای ته وختې نو د اوبو نه، د سیلاب نه او د دشمن نه خلاص شوې، نو دې سر لازمي معنی خلاصې دی. اوچت ځای ته، اوچت ځمکې ته ختل دا خلاصي موندل دي. اوس هر یو فائز ته، هر یو کامیاب انسان ته هغه نجا ویل کېږي. نو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، کله چې خلاصي درکو موږ تاسو ته، نجات درکو موږ تاسو ته، من آل فرعون، د فرعون د قوم نه. قرآن کریم من فرعون او نه وی چې د فرعون نه، بلکې من آل فرعون وی. آل په عربی کې قوم ته، اتباع ته، چې د چا دین یو وي، چې د چا خبره یو وي، متفق په یو خبره باندې، نه آیت آل ویل کېږي. نو من آل فرعون، د فرعون د قوم نه، یعنی دا دشمن ستاسو صرف فرعون نه و، بلکې د فرعون وزیران او سرداران او قوم ټول په ټوله ستاسو دشمنو. ځکه که چېرې فرعون صرف ستاسو دشمن وي او داغه وزیران او سرداران او داغه فوج او داغه قوم قبیله ستاسو دشمن نه وي نو بیا خطره دونه غټه نه وه. ځکه چې قوم تاسو سره ملګري وي، وزیران تاسو سره ملګري وي، فرعون به یې وایي څه کړي وو. فرعون ته به دې ریپورټ ورکړو چې هر څه کار څه بچه ده، آل ازویلو هر څه ټیک روان دي. فرعون ته څه پته چې بني اسرائیلو کې څه شروع دي. خو چونکې فرعون د خپلو وزیرانو او د سردارانو د قوم قبیلې په بنیاد د هر څه کولو، نو من آل فرعون، فرعون سره د خپل قوم او سره د خپل وزیرانو سردارانو ستاسو دشمنانو، نو دا دشمنی ډیره غټه وه. فرعون د مصر بادشاہ ته ویل کېږي. د مصر هر یو بادشاہ ته فرعون ویل کېږي. جمع فراعنه راځي، جبابره او فراعنه دا د قوم عمالقه اولاد دی. عمالقه عملیکو دا د نوح علیه السلام په نسب کې په سلسله کې عملیک یو بادشاہ او دا قوم ته عمالقه او جبابره وي. د دې سو نسل په شام کې آباد ایتا جبابره وي او څه په مصر کې آبادو، نو ایتا فراعنه او عمالقه ویل کېږي. دا فرعون د موسی علیه السلام په زمانه کې چې و، د ده نوم هغه ولید و، ولید بن مصعب بن ریان. ولید نوم د پلار نوم مصعب دی او دا تقریبا 33 یا 32 فرعون. او دی حقیقت کې ابو سعود هم لیکلی دی، روح المانی هم لیکلی دی او روح البیان هم لیکلی دی چې دی حقیقت کې د اصفهان و، دی ایران کې اصفهان دی، اوس هم شته دی. د اصفهان ذکر په حدیثو کې ډېر راغلی دی. دجال به د اصفهان نه ظاهریږي به راوځي به، او د اصفهان نه به هغه سره او یا زره یهودیان شامل شي. دجال اصل کې دی په هغه شام طرف ته اوسیږي هلته کې، لیکن ظاهریږي او ښکاره کېږي به اصفهان کې. نو دا د فرعون چې اصل کې ډېر اصفهان اوسېدونکی و، دی عطار و، عطر فروش و، دا تو کاروبار یې کو. هغې کې د باندې قرضونه رالو، دیوالیه شو، نو دی د خپلې علاقې نه وتښتېدو، نو لاړو شام کې پناه واغسته. خو په شام کې ورته موقع میلاو نه شوه، ځای ورته میلاو نه شوه، پناه ورته میلاو نه شوه. نو لاړو مصر ته. چې مصر ته لاړو نو هلته یې ورځ هندوانه اغسته، بطیخو هندوانه په 1 درهم باندې وه. ده چې وکتل چې په بازار کې یو هندوانه په 1 درهم خرڅېږي او په دیهاتو کې په بانډو کې یو بورا یو بوجه هندوانې په 1 درهم دی. نو دوی راشه په دې طریقې سره به خپله قرضه خلاصه کړمه. هلته به په 1 درهم باندې یو هغه بوج اخلمه د هندوانو او بازار ته به وړم، هلته کې به یو هندوانه په 1 درهم خرڅومه. په دې طریقې سره به ګټه وکړم. د په دې لالچ باندې دیهاتو ته لاړو، سوات ته، بانډو ته، او هلته کې د زمیندارو نه هغه بوجې اخیستې د هندوانو او چې بازار ته را روانې کړې
نو په لاره کې چونګیانو چونګي ټیکس او ټول پلازې والا نو هر یو ټول پلازې ته یو هندوانه کوزوله مکاسینو ټیکس اغستونکو ته وي نو په لاره کې بلاشي چونګي بلاش ټول پلازې وي نو هغه ټول پلازو والا چې یو هندوانه ته نه کوزوله چې بازار ته ور یو هندوانه سر پاتې شي وګا نو هغه په یو درهم باندې خرڅ کړه ته وی دا څه حال نه پرسان دي څه تاسو نشته چې چا سو کړو نو بس وکړو چې چا سپه سبانه خرڅ کړو نو بس ټیک دي بالکل زمونږ د ملک هغه حال دی دغه شانته حال نه پرسانو بس ګرانی دا مهنګای دا هر چا په خله کې مهنګای چې چا سو کړو او چې چا څوک څنګه حلال کو دا الله شانو چې په مصر کې وبار علی طاعون نغی نو خلق نه کېدل ډیر زیاتو نو دی خو قابل خو مو ذهینو مو بل کلاړی و ډیر غټو دا حالات چې انسان وخت د انسان له کلاړی او تجربه کار جوړ شي دی د مقبره دروازې لړلو نو په مقبره باندې یو مړی چراغ دوته سوار وکې د دفن کېدو په 15 درهم راکوي ویزه بادشاہ دکې امین المقابر د مقبره انچارج زیما نو مړی په 15 درهم دفن کوبا نو تاسو واسیم نشته چې چا سو کړو نو ارچا 15 درهم دل ورکولو اته دنه وړي په دریو میاشتو کې د ډېر غټه سرمایه پیدا کړه او په دریو میاشتو کې چا دا تاسو نه کړ چې ته چا ودرولې مې وکنه تاسو سره سندم شته په دې سه انوسی د سرمشته وکنه اسې ناشته بس ټیک شو دې کې د بادشاہ د خاندان چته یو مړی شوی وو ناصرم د وزیران رالو دراغینم پیسې وغوښتې د څه پیژنې چې داغې دي ویله کته دلته کې چا ودرولې بادشاهان خو مونږ یو مونږ ته نه ودرولې دی اونې سره باید ته بادشاہ نه د تجربه کار خو بادشاہ ته سم مسله ده دو دی بادشاہ سلامت او ستا په ملک سبل شان اندر نگری شورو ده یو ګورک دن ده او څوک تاسو د چانکی چې 400 وکړو او ما تاسو د ملاقات اراده او ملاقات بل څه طریقه ونه نو ما دا کار شروع کو چې ما به دا کوتوالونی سی وتاړو می درولي نو او ایتال ما ډیر غټه سرمایم جمع کړي ډیر غټه پیسې مې جمع کړي په دې طریقې سره بادشاہ خوشاله شو چې دا ډیر غټ کار کړی دی او په وای سړی خو خيار دی او سمجھدار دی او دیانتدار هم دی دا ته مالا د خپل ملک صحیح سمال راکه ما نگران کا چې زله ترتیب برابر کما بادشاہ دلا انتظامات ورکړو شروع کې د ډېر اصلاحات وکړو په مصر کې د فوج نظم و نسق برابر کو اصلاحات پای کې موکړو نور دنه په ملک دنه اصلاحات وکړو د نهري نظام او دارنګ د ټیکس نظام نور د کانې پینې بندوبست ارسه برابر کړو خلق تم خوشاله فوج تم خوشاله بادشاہ خوشاله تر دې چې د اعتماد پیدا کو په ملک کې بیا چې کله بادشاہ مړ شو ناغي دی بادشاہ کو نیو زمانه را روانه د کشانته تر دې چې رو دکې ظلم او ستم شروع شو د پورا ملک او د پورا مصر باندې قابض شو دای په ارس باندې قبضه وکړه او چونکه د ایران نتلو د ایران وای مذهب واسم سنو آتش پرستو نو خدای مذهب هرداسم نو بت پرستی شروع کړه د خپل ځان بلا تصاویر او د سترو خپل هغه مجسمه جوړې کړې وي او دا مجسمه ازه په مصر کې نسب کړې وي هر ځای کې او خلک بردی ته سجده لګیبا دې دوران کې د خوب ولیدو او دریش په دا خوب مسلسل ولیدو چې د بیت المقدس د طرف نه یو روچت شو دې خوب ذکر ابن کثیر او روح البیان ټول مفسرین حضراتو کړي تفسیر قرطبی وغیرہ چې دا روچت شو د پوره مصر نه تاو شو او چې څومره کبتیان دي کبتی قوم د فرعون قوم ته ویل کیږي بنی اسرائیل دا وته کې ملک شام نه راغلي د یوسف علیه السلام سره یوسف علیه السلام د دینه 400 سال مخکې تیر شوی یعقوب علیه السلام سره د خپل زامنو د خپل اولادو د یوسف علیه السلام د ملاقات ته پر بیا د مصر ته منتقل شو
نو دی خو راغلی تقریبا 70,000 یا 90,000 هغه زمانه کې 90 کسانو، یعنی 70 یا 90 کسانو، لیکن په 400 سال کې دای نه ډیره غټه آبادی جوړه شو. نو بنی اسرائیل هم مهاجرو مصر کې اوسېدلو او د مصر خپل خلکو ته قبطي ویل کېږي. دا د نبی علیہ السلام یو وینده چې ماریا قبطیه، نو دام دغه قوم نه و. نو دا اور چې دا پورا مصر نه تو شو او چې څومره قبطي قوم دی دای کورون ته داخل شو هغه اوس وځولو. او دې دوران کې یو اجدها د بنی اسرائیل د محلي نه وروته او هغه د فرعون محل یې تس نس کو او فرعون یې د خپل تخت نه راوغورځو. د بادشاهانو خوب دا واقعي خوبي، دا هوایي خوب نی، د اوچتو خلکو خوب موچت وي، معنادار وي. د خپل نجومیان او ساحران راوغوښتو، یعنې تعبیر طلب کو. هغې ورته وویل چې د خوب تعبیر واضح دی، په دې بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کیږي او د هغه د وجې نه ستا د حکومت او د سلطنت خاتمه به کیږي او صرف ستانه د پوره قبطیانو به کیږي او هغې به ستاسو په ملک باندې غالب کیږي. او بعد وی چې اصل کې نجومیانو ساحرانو په خپلو کتابونو کې دا مسله کتلې وه چې د مصر زوال به د بني اسرائیلو د لاسه کیږي، د یو ماشوم د لاسه. او بیا نجومیانو د ستورو نه هغه وخت معلوم کو چې دا وخت همدا رانږدې دی، یعنې د هغه ماشوم د پیدا کېدو وخت نږدې دی. نجومیان په دې کې ماهر وو. فرعون د هغې تعبیر د هغې تدبیر دا وکړو چېرې دا ماشوم دې سره پیدا نشي او که پیدا شي نو لوی دې نشي چې اوس نه قتل شي نو ښه ده. هغې لپاره د 1000 هیلث ورکرې 1000 هیلث ورکرې د هغې برتي وکړه او د هغې لپاره تنخواګانې او پنشنې وغیره هر څه بندوبست او TAD هر څه وشو او د هغې لپاره پول سیکورټي 1000 فوج او 1000 هیلث ورکرې د هغې بندوبست شو. د هغې چې پوره د بني اسرائیلو هغه چانبینو کې چې کوم ځای کې متوقع دی ماشومان پیدا کېدی شي چې د کوم دی هغه ډیلیوري نږدې ده یا څه ترتیب برابر کړي او رپورټ جمع کړي. او د دې لپاره باقاعده هغه کمیشن جوړ شو، باقاعده ترتیب چې کوم موجوده دی وخت دنیا کې هم دغه ترتیب هغه زمانه کې و او فوج هم سره و. دې دوران کې چې څومره ماشومان پیدا کېدلو هیلث ورکر به رپورټ ورکو کمیشن ته او کمیشن به تو اټیم کې هغه ماشوم به قتل کو به غځای کې. په دې طریقې سره 12,000 ماشومان هغه قتل شو. 2 کال دا ترتیب او 90,000 ماشومان د وخت نه مخکې اسقاط حمل شو او 12,000 قتل شو. بیا حامان چې دی نو دو فرعون ته وویل، دا د وزیر و او مشیر مو، 12,000 ماشومان داسې قتل شو او 90,000 د وخت نه مخکې قتل شو. بل د الله شانو چې بني اسرائیلو کې امسو وبا راغله نو بلا مشران دغه شانتې مړه شو. نو حامان ورته وویل چې ماشومان خو پیدا کېږي نه، هغو ته قتلې او چې کوم د بني اسرائیلو نارینه دي نای کې ډېر خلکو په وبا او طاعون کې مړه شو او دا نوجوانان پاتې دي. دا به 10 کاله پس بوډاګان شي او 10 کاله بعد به د هغې بیا مړه شي. نو هسې دا دومره کارونه هم بیا په چا باندې کو؟ ځکه فرعون چې و د بني اسرائیلو جوانان چې کوم مضبوط او طاقتور و نو هغې ډیوټۍ په غرونو کې ولګولې، نو په هغې باندې به یې ګټې روباسلې او ګټې به یې پرې تراشلې برابرولې وې. او چې کوم نسبتاً کمزوري و نو په هغې باندې به یې کچه خښتې جوړولې، هغه یې په اور کې پخولې او په چا باندې د مصر هغه صفایي به یې کوله. او چې څوک د هېڅ کار هم نه نو په هغې باندې سالانه ټیکس ایښودی و چې دومره پیسې به حکومت ته جمع کوي. نو دا دومره کارونه هم په دې باندې کو، دا بیګارونه سخت سخت کارونه. خزنانه چې وي نو زنانو باندې کارونه اغوستو، ایوه د کورونو خدمتونه او دستکارۍ سنټرې ولا په به کارونه دغه کولو، دا کپړې جوړول او تارونه جوړول او بنینه جوړول، د لاس چې کوم دستکاري ده دا کارونه زنانو نه اغوستلو. وی چې کله ته ماشومان قتلې دغه شانتې او دغه جوانان فنا شي نو دا کارونه بیا څوک کوي؟
دا لپاره تدبیر دا وشو چې د یو کال به ماشومان قتل کو یو کال به پریزو نو هغه یو کال کې به ماشوم هم قتل شي. هارون علیه السلام په هغه کال پیدا شو چې په کوم کال هغه ماشومان نه قتل کېدلو او ورپسې بل کال الله تعالی موسی علیه السلام پیدا کو چې په کوم کال د قتل و په هغه کال باندې الله تعالی موسی علیه السلام پیدا کو. انهم یکیدون کیدا واکید کیدا خلقم مکر کې الله تعالی موږ هم ناشنا مکر کو ګورو چې چا مکر به کامیابیږي چا تدبیر به کامیابیږي. او الله جل شانو هغه موسی علیه السلام چې دغه لپاره دومره ظلمونه او زیاتی وشو الله تعالی هغه ماشوم د فرعون په محل کې بیا لوی کو او دا ذکر ان شاء الله سوره طه کې او سوره قصص کې شرم سپاره کې را روان دي چې ماشوم په کوم انداز کې بیا پیدا شو بیا په کوم انداز کې بیا را رسیدو. شاه عبدالعزیز سے فرمایي فتح العزیز لیکلی دي چې کم ماشومان قتل شو او تر دې چې رپورټ لړمو د موسی علیه السلام د والد سے نوم عمران دی او د مور نوم عائد دی د خور نوم کلثوم او مریم دی د مشره خور جان له سقال او مریم یا کلثوم د دې کور رپورټ لري چې دلته کې ماشوم هغه متوقع دی دایره پر یو خاص هغه زنانه مقرر شو چې په د کور کې بیا اوسېده او نور فوجونه بارو چې کله موسی علیه السلام پیدا شو هغه زنانه چې وا هغه جینې آی چې موسی علیه السلام څنګه ولیدو نو په لیدو سره د هغې پړه کې د مینه پیدا شوه هغه چې دله خو زما لاس نه وای چې دې قتل کړمه لیکن بار مجبوري م وه د موسی علیه السلام مور ته یې ووایي عائد یا عائسته یا یوحانسته دا مختلف نمونه راغلي دي چې دې ته قتلولی م نشمه لیکن بار جواب مرکول پکاري څه وکړم نو مور ورته ووایي چې په پلانکي محله کې بیزا لاله شوې ده دا یې لږه غوښه منډه راوړه هغه یې وړله هغه یې په یو کټوۍ کې واچوله او بار چې کوم دا کوتوال ته ووایه چې ماشوم ما مړ کو دارې دې کټوۍ کې مې ایښودې او پلانکي ځنګل کې غورځومه. په دې طریقې سره هغه زنانه چې هغه د قتل لپاره الله تعالی هغه مینه پیدا کړه او بیا موسی علیه السلام څو ورځې په دغه کور کې و لیکن حالات سختېدلو. اصل کې هلته نجومیانو رپورټ ورکو چې هغه ماشوم پیدا شوی دی نو فرعون سره نور هم غم شو چې دا چې ته ګړبړ خو نه دي شوي چېرې څوک چې ته میلو خو په کې نه دي منځ کې نو مزید بیا دوباره کوتوالې راکړو چې په خپل لاس باندې د هر کور تلاشي والی او بیا الله تعالی موسی علیه السلام بچ کو هغه څنګه بچ دا ذکر هغه سوره طه کې او ان شاء الله سوره قصص کې را روان دي. فرمای وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او کله چې خلاصي درکو مونږ تاسو ته من آل فرعون د فرعون د قوم نه یسومونکم رسول دی تاسو ته یسومونکم ای یذیقونکم سکول دی تاسو ته او رسول دی تاسو ته سوء العذاب سخت عذاب او ناکار او عبرتناک عذابو هغه ناکار عذاب دکو چې ستاسو جوانان نه سخت کارونه په غرونو کې اغستلو او د چا باندې خښتې جوړولې چا باندې خښتې پخولې په چا باندې د نهر کودایي کوله په چا باندې دنګ تعمیرات جوړولو او ستاسو زنانو یې کورونو کې کارونه اغستلو یعنې هېڅوک یې فارغ نه پرېښودې او چې د چا هېڅ کار نو هغې به ټکس او جزیه اغسته. یذبحون ابناءکم دا یا بیان دی سوء العذاب دپاره یا ځان مستقل خبره ده. ذبح کول یې زامن ستاسو ذبح د مارۍ د رګونه کټ کولو ته وي ستاسو د ماشومانو رګونه کټ کولو حلالولې تصور پکار دی چې د یو مور او پلار مهې ته دغه ماشوم حلالېږي دا په خوله باندې ویل اسان دي حقیقت کې ډېر لویه خبره ده. ستاسو مهې ته ستاسو ماشومان هغه ګلابونه یې ذبح کول او حلالولې 12,000 ماشومان حلال کړي دي او 90,000 د یرې نه هغه مخکې نه اسقاط حمل شوی دی. ویستحیون نساءکم او ژوندی به پرېښودې نساءکم زنان ستاسو نساءکم یې ووایي بناتکم یې ونه وایي یا خو دا نساءکم یې ځکه ووایي چې زنانو ته هېڅ هم نه وایي نه ماشومانو جنکو ته نه لویو جنکو ته نه زنانو ته ځکه یې نساءکم وایي
او یادا چې بناتکم ځکه وي چې د جنکو عمر چې دا څه عمر چې څنګه پیدا شي 10 کاله بعد نه هغه پیغله جنې جوړه شوي ستاسو زنانې ژوندې پرېښودې او دا ځان له یو عذاب دی دا نه چې په زنانو خفه کېدو چې کله ستاسو ماشومان قتل شو نارینه شته نه او دا جنکې لوی شي یو عزتدار او یو خوددار پلان سره د زوی نه زیات د لور غم وي چې دل الله تعالی مناسب ځای وګوره خپل رشته ته ملو شي ځکه یو عزتدار او خوددار پلان سره دی خبر لوی غمي نو دا یو ځان لوی غم دی یو هردی د معاش تنظیم بسو کی الکان کار دی چې دی با هغه ګټه وټه بکی اوس جنا کوله یو د معاش تنظیم دویم د دې لپاره د حفاظت او حفاظت شته نه الکان هو قتل کیږي دا ځان د عین ماشومان لوی غم نه چې جنکه تفریح هو دی وفي ذلكم پدې کې ذالکم کې مرجع چدا یا پدې ذبح کولو کې ذالکم کې اشاره دې ذبح ترا که ذبح تشن بیا بلاء ازمائش او یا ذالکم کې مرجع دې نجات تدا دا نجات بیا بلاء نعمت وو بلاء سم بلا دا متضاد معنی ورکی امانت ازمائش راضی امتحان او امانت نعمت راضی متضاد معنی ورکی نو دا نعمتمو دا الله جل شو تر چې تعالی تعالی راسي درکو او دا ازمایش مو مر ربکم د ساسو رب له طرفنا مطلب دا دی چې دا فرعون او دا قوم الله تعالی په تاسو مسلط کړي وو ځکه بنی اسرائیل کې وګردانی راغلی و د الله جل شانو طرفنا ان رجوع ال الله نو بنی اسرائیل چې کلم سرکشي اختیار کړی دا الله تعالی په خامها یو قوم مسلط کړي دي نو چې تاسو د خپل رب نه بیرغبتی وکړه او وګردانی وکړه الله تعالی د باندې فرعون مسلط کړو او عظیم لوی دا عظیم صفت د بلاون دی یعنی یو لوی مصیبت یا یو لوی ازمایش یا یو لوی نعمت د تاسو رب ته طرف نه او کله چې خلاصي در کو مونږ تاسو د فرعون د قوم نه رسول دي تاسو سخت عذاب ذبح کول یې زامن تاسو او ژوندې پر هودي زنان تاسو او پدې کار کې ازمایش او تاسو رب طرف نه لې بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا او کلا چې اوچولو مونږه بكم ستاسو د وجنا البحر دریاب لرا فانجیناکم پس مونږه خلاصي درک تاسو ته واغرقنا او غرق مونږه آل فرعون قوم د فرعون لرا وانتم تنظرون او تاسو قتل پدې آیت مبارکه کې د الله تعالی د یو بل نعمت بیان دی چې د بنی اسرائیل په آبا او اجداد باندې شوی وو او هغه دا چې الله تعالی د دې لپاره په دریاب کې 12 لارې جوړې کړې په هغه 12 لارو باندې بنی اسرائیل نجات موندو بل طرف ته وړېدلو او داغي دشمن چې فرعون او دا قوم هغه غرق کړلو او یو نعمت داو چې بنی اسرائیل ته وښودلو چې تاسو دشمن تاسو رستر وړاندې هلاک کیږي تیر شوی سبق کې داو چې د موسی علیه السلام د پیدایش په ټیم کې چې کوم ازمایښونه بنی اسرائیل باندې راغلو چې فرعون ایته مختلف قسم عذابونه رسولو الته د ابتدا بیانو او دلته د فرعون د انتها بیان دی قرآن کریم چونکه د کیسو کتاب نه دی قرآن کریم دانه کې چې واقعه د اول نه شروع کې او تر اخره پورې په ترتیب سره بیان کی د قرآن کریم ځان له یو انداز دی مثال د قیمتي ملغلرو دی او قیمتي ملغلره که په ترتیب سره نو فن کی او کدا به ترتیب پرتی نه دازان لخن کی قرآن کریم منظوم دی منصور دی قرآن کریم په یو نظم باندې روان دی او د قرآن کریم آیاتونه ځان له قیمتي ملغلرې دي
کدا په ترتیب وشیندلی شي نو دا ځان له نور خوند پیدا کی. مثال یې د اسمان د ستورو دی. د اسمان ستوري په تار کې نه دي اچولی شوي، نه پیللی شوي دي، نه ترې یو عامل جوړ شوی دی. د اسمان ستوري په ظاهره کې بې ترتیبه دي، لیکن دغه بې ترتیبي ځان له یو حسن دی او ښکلیوالی دی. دارنګه د قرآن کریم آیاتونه، چونکې قرآن کریم په یو ټیم نازل شوی نه دی، په یو ترتیب سره په مختلفو موقعو باندې د حالاتو مطابق نازل شوی دی، او کله د واقع اول بیان کی، کله د واقع منځ بیان کی، کله د واقع اخر بیان کی. چې کوم دی کې قرآن کریم ضرورت غني د مطابق آیاتونه نازل کی. آیت کې بیان دی چې موږ فرعون او د قوم غرق کړلو. چې کله موسی علیه السلام پیدا شو او د فرعون په محل کې د 13 کالو شو، د ماشوموالي نه تر 30 ساله پورې د موسی علیه السلام پرورش او تربیت او جوانی د فرعون په محل کې شوې ده. د 13 کالو نه بعد موسی علیه السلام د لاس نه خطاً یو قتل شو، هغه د فرعون نانبایی یا دغه خاص انسان و قتل شو. دا د موسی علیه السلام مدین ته تشریف وړو. مدین کې 10 کاله تیر کړو. 10 کاله بعد د مور د ملاقات د پر مصر ته راتلو. لاره کې موسی علیه السلام ته نبوت ملو شو په کوه طور کې، او موسی علیه السلام ته ذمہ داری ملو شو چې فرعون ته دعوت ورکا. موسی علیه السلام نیغ راغی. د موسی علیه السلام په دعا سره هارون علیه السلام ته نبوت ملو شو. دی وخت کې هارون علیه السلام په مصر کې او مور سره، او موسی علیه السلام هلته کوه طور کې دی. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړه ملو شو او فرعون ته دعوت ورکړی دی. فرعون سره د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام 40 سال مختلفو طریقو سره ملاقاتونه شوي دي، دعوتونه ورکړی شوي دي. 40 کاله پورې د موسی علیه السلام 2 خبرې وي. یو فرعون ته دا چې ته ایمان وروړه، او دویم دا چې بني اسرائیل آزاد کا، د دې نه تا غلامان جوړ کړي. حالانکې دا غلامان نه دي، دا د اصل نه آزاد دي. نو دی آزاد که چې دی خپل علاقې ته راشي ملک شام ته. ځکه یوسف علیه السلام او یعقوب علیه السلام د کنعان اوسیدونکي وو. هغه زمانه کې کنعان او فلسطین دا د شام عیسه وه. دا خو د مصر ته راغلي وي. دی آزاد که چې خپلو علاقو ته لاړ شي ملک شام ته. فرعون دې دواړو خبرو ته نو تیارو. ځان ته خدای وي په بني اسرائیلو باندې بیګارونه او کارونه کولو. خیر چې کله فرعون باندې حجت تام شو، چا په مختلفو طریقو سره ویرولی شو، دعوت ورکړی شو، معجزې ورته وښودلې شوې. چې کله یو انتها ته خبره ورسېده، نو الله جل شانه موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې ترې بني اسرائیل راجمع که او دی روان که د شپې شپې. فرعون بني اسرائیل کوم ځای پرېښودلو؟ موسی علیه السلام د خپل قوم سردارانو ته وی، بني اسرائیلو ته، چې دا شان ما ته حکم شوی دی چې تاسو روان شئ. نو دا خبره بني اسرائیلو کې خوره شوه چې موږ به رواني کوو او ځو به. فرعون هغه کوم ځای پرېښودلو. په ظاهره کې صورت دا اختیار شو چې یوم عاشورا را روانه وه، 10 محرم، او 10 محرم دا ورځ دا د مخکې نه مشهوره ورځ را روانه وه. په دې ورځ باندې د آدم علیه السلام پیدایش شوی دی، دنیا ته راغلی دی. د نوح علیه السلام قوم غرق شوی دی، او د نوح علیه السلام دنیا کې قسمه قسم واقعات، او ابراهیم علیه السلام د اور نه راوتلی. نو دا یو مشهوره تاریخي ورځ وه، او فرعون ته د علم و. نو خبره بني اسرائیلو دا خوره کړه چې زمونږ مقدس ورځ را روانه ده د یوم عاشورا 10 محرم، او په دې ورځ مونږ خپل خاص عبادت کو، مونږ یو میدان ته وځو. نو مونږ له اجازت راکړه چې مونږ د مصر نه بار یو میدان کې ټول بني اسرائیل جمع شو، په شریکه د الله تعالی بندګي وکړو او خپل هغه یادګار منو کو. په دې ترتیب باندې بني اسرائیل بار ووتلو، او د خوشحالۍ دپاره او د اعتماد دپاره د قبطیانو د زنانو نه کالي او زیورات هم راواغستلو. چېرې زنانه به دا زیورات واچوي، به خپل بندګي کې. د الله شانو چې په دې وخت کې
په قبطیانو کې هم طاعون مرض راغی، نای په خپلو مړو باندې شو. او دلته بني اسرائیل د مصر نه بار یو میدان ته ووتل، دلته کې ځان له خیمې جوړې کړې چې په دې خیمو کې پاتې کېږو به. او چې کومه شپه د 10 محرم وه، په دغه شپه باندې بني اسرائیل چې 6,70,000 دی روان شو. الله جل شانه دا شپه ډېره زیاته اوږده کړه. روح البیان لیکلي چې دا شپه ډېره زیاته اوږده شوه، حالانکې د مصر نه او د بحیر کلزم پورې تر 3 ورځو مزل دی او مسافت دی. دا بني اسرائیل چې د شپې روان شو، دی په ځنګل باندې ورسم شو. مشهور لار وغه لاره دینه غلطه شوه او لار ورته نه معلومېده. شاه عبدالعزیز صاحب فرمایي او روح البیان هم لیکلي دي چې موسی علیه السلام د قوم د سردارانو نه تپوس وکړو چې دا لاره خو یو تاریخي او مشهوره لاره ده، دا لاره کم خدمونه غلطه شوه. دی تلو په جانب د مشرق باندې، د مصر نه په جانب د مشرق باندې شام دی، او دی ځان رسو بحیر کلزم ته. بحیر کلزم کې دا سمندر لږ راتنګ شوی دی، یو خلیج دی چې ته بحیر احمر هم ویل کېږي. په دغه ځای باندې به د جدې نه او د مدینې منورې نه، یعنې د سعودي نه هم خلک په دغه ځای باندې راوړېدل به حبشې ته او دارنګې مصر ته، او د دې غاړې هم د حبشې نه او د مصر نه به خلک په هغې باندې هغه طرف ته وړېدلو. څوک بیا یمن ته تلو، څوک جدې ته او څوک مدینې منورې ته. دا دی کې دا سمندر لږ راتنګ شوی دی، نور ځینو کې سمندر ډېر زیات فراخ او کلو دی. دې ځان دغه خلیج ته رسو بحیر کلزم ته، او لاره مشهوره وه خو له دې نه خطا شوه. سرداران ورته وایي چې ممکن ده چې وجه دا وي چې یوسف علیه السلام چې کله مصر کې وفات کېدو، نو هغه خپل وروڼو ته دا وصیت کړو چې ما به خپل پلار سره او نیکه سره ښخوی په ملک شام کې. یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام په زندګۍ کې وفات شوی و، نو یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام هلته کنعان ته رسول هلته کې دفن کړی دی. اسحاق علیه السلام هم هلته کې دفن دی. نو یوسف علیه السلام دا خواهش د ما تدفین دی هلته وشي، لیکن هغه وخت مناسبت سره دی هغه په دریای نیل کې چې دا د مصر دریاب و هلته یې ښخ کړو. هغه ځان له یو اوږده واقعه ده. روح المانی هم لیکلې ده سوره یوسف کې، هلته په خپل ځای باندې راشي په آخره کې. یوسف علیه السلام چې وفات شو، د پورا مصر والو په دې باندې یو تنازعه راوچته شوه، چا وی زمونږ قبرستان کې، چا وی زمونږ قبرستان کې. اتفاق نه راتو، اتفاق په دې خبر راځي چې داسې ځای کې دفن کو چې پوره مصر ته نه هغه فایده رسي. نایره پر واحد ذریعه دریای نیلو، ځکه دریای نیل اوبه پوره مصر کې نیرونه چلیدلي و روانو. بیا دریای نیل چې کله دې طرف ته ښخېدو، نو هغه بل طرف وچ شو، چې هغه بل طرف ته یې ښخو نو دا طرف وچ شو، بیا دریای نیل په منځ کې ښخ شوی دی. نو سرداران ورته وایي چې یوسف علیه السلام دا وصیت کړو چې ما به ما تابوت به هلته کې وړی کنعان ته، او دا بني اسرائیل اوس دا روان دي. یوسف علیه السلام خو پاتې کېږي، کېدای شي دقه وجه وي. موسی علیه السلام وفرمایل دغه د قبر ځای چاته معلوم دی؟ نو پوره بني اسرائیلو کې چاته هم نه معلوم. یو بوډۍ ښځه وه چې په سترګو معذوره شوې وه، انتهایي بوډۍ وه، هغه یې ما ته معلوم دی. دې له هم الله تعالی ډېر عمر ورکړو، لکه یوسف علیه السلام خو 400 سال مخکې تېر شوی دی. بوډۍ ورته وایي چې زما 2 شرطونه دي، که چېرې هغه پوره کړم بیا راته ځای ښیمه. وایي څه شرطونه دي؟ یو شرط د دنیا باره کې، بل شرط د آخرت باره کې. دنیا باره کې شرط دا دی چې زه یم بوډۍ او د تلو نه یم، او تاسو چې د مصر نه ځئ نو ما باندې سره بوځئ به، هسې نه چې ما شاته پرېږدئ، تو هسې مې نشئ تللی. نو که په هره طریقې سره ما به بوځئ ځان سره ملک شام ته. او دویم شرط مې د آخرت باره کوي. آخرت باره کې شرط دا دی چې ای موسی علیه السلام چې په جنت کې ته کوم ځای کې نه که ځای کې ما ته مې ځای میلاویږي، تا سره به یو ځای یم. الله جل شانه موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې دواړه شرطونه دې ومنه، ټیک دي. بیا یې لاړله او موسی علیه السلام ته یې ځای وښوده د دریای نیل بالکل په منځ کې. موسی علیه السلام دعا وکړه، الله تعالی دریای نیل کې لاره وکړه. الله جل شانه ته په نظام کې لارې راوتل څه ګران کار دی.
نو اگر چې تاریخي واقعات او انکار ته مناسب نه لري نو موسی علیہ السلام د پاس دریای نیل کې لار او شو او تر دې چې هغه منځ چې کوم دی کې د یوسف علیہ السلام تابوت او د سنگي مرمر په تابوت کې دنه دی خخ کړو هغه ځای روباسو او د یوسف علیہ السلام هغه تابوت یې سر روان کو بیا الله تعالی لار کولو کړ دیتا او دی روان شو دا په دیوش پکې دنه د ټول واقعات شو چې شپه الله تعالی دومره زیاته وکړه چې دی پکې الته مصر ته بیا مرالو دریای نیل تم کوز شو هغه تابوت هم پکې روباسو بیا روان شو او تر دې چې سحر پورې دی بحیر کلزم ته ورسېدل عام طور د خلکو په جبهداري چې دا دریای نیل باندې فرعون دریای نیل کې غرق شوی دی او دا خبره بالکل غلطه ده د جغرافیین او د حقایقو نه بالکل خلاف ده ځکه چې نقشه انسان وګوري موسی علیہ السلام و بنی اسرائیل ته ملک شام ته او د مصر نه ملک شام ته چې زین خامها په جانب د مشرق باندې وځي او دریای نیل د مصر نه په جانب د مغرب باندې نه دا بالکل اپوزیټ سایډ دی موسی علیہ السلام دلته کول سو دریای نیل کې دې طرف ته یمن دی دا علاقې نه یمن ته موسی علیہ السلام نه ته ولته ته ملک شام ته نو خامها ته بحیر کلزم باندې یہ تا بحیر احمر وی انت چې کله موسی علیہ السلام ورسېدو هغه کې داسې واجبه نقشه ده چې ماهامه دریاب دی خي طرف ته او ګس طرف ته غرونه دي او د شاته نه فرعون ورسېدو چې کله سحر شو نو فرعون ته خبر ملو شو چې بنی اسرائیل خو د میدان نه وتی دي میدان کې هوته شي خیمه ولاړې څوک نشته نو فرعون خو سمخ کې نه روان موسی علیہ السلام خدا خبر بار بار کړي وا چې تا ان عبدت بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل نو غلامان جوړ کړي دي پریزا چې دی د بوزم خپل علاقې ته فرعون فورن یو لوی عظیم لښکر تیار کو فورن 70,000 اسونه ابلک اسونه هغه تیار کړو او 1,00,000 شاه سوار چای سره نیزي او توري وي دا د مقدمه الجيش په تور باندې ان د لښکر اولنې حصہ او باقی تقریبا 16 लाख فوج او یادا چې 24 लाख فوج تیار شو او دا روان شو د سحر د اشراق په ټیم کې دی بنی اسرائیل لاندې کړو بنی اسرائیل چې شاته وکتلو یو ناشنا لښکر را روان دی او مه ته سمندر دی دریاب دی او خي طرف ته یا ګس طرف ته غرونه دي کمخ کېږي په سمندر کې غرق کیږي کشا طرف د فرعون د نیزو د تورو د غي شکار وشو او خي طرف ته وګس طرف تتلی نشو نو بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وی ان لمدرکون مونږ غیر شو او دا تا چې ویلو چې الله تعالی ما سره وعده کړی د نو وعده کم نه مونږ داسې بالکل د مرخلې لره ورسېدو پیغمبر ډېر د استقامت یو لوی غری په پیغمبر باندې هر څومره حالات چې راشي چرته نه ګرځاويږي موسی علیہ السلام په دغه وخت کې کلا انما یا ربی سيهدين زما رب ما سره دی هغه ما ته نه غلا راخي د امت محمدیه ناشنا شان دی د دین سخت حالات او په بدر کې راغلو په مسلمانانو باندې چې 313 دا 6,70,000 دي دلته د بدر په میدان کې صحابه 313 دي او صرف اته توري دي او صرف 2 اسونه دي او صرف او یا خان دي په اتو تورو باندې وسه جنگ شي او په 2 اسونو باندې وسه جنگ شي او مقابله کې 1000 لښکر ارس سره تمام 100 سامان اسونه بشمیره او خان ډیر زیاتو نیزي او صغری ارس ای د جنگ په اراده راغلي دي او صحابه د جنگ په اراده نوتلي دلته صحابه چرنداونه چې دا را سره سو کړو 313 صحابه نبی له سره تا هم د کافرې د پر روباسرو دا رقم دی تر رسول او دلته کې نبی علیہ السلام چې وی مال مشوره را کې سو کما او اشاره انصار طرف توا ځکه مهاجرین 64 یا 60 یا 70 کسانو او دا 240 تقریبا دا انصارو او د نبی علیہ السلام انصار طرف ته اشاره تاسو مال رائے را کې چې سو کم ځکه نبی علیہ السلام سره دا فکر چې ما سره انصار دا وعده کړی و چې موږ په مدینه منوره کې دن نستا حفاظت کو او د بدر میدان چې د مدینه منورې نه بار دی
نو که دا انصار وي چې موږ تاسو سره په وعده باندې قایم یو، خو دا خو مدینې نه بار خبره ده او موږ ستا د حفاظت ذمه داري په مدینه کې دننه اخیستې ده، نو که چېرې دی واپس کېږي نو حق به جانب دی، نو مقابله به څنګه کو؟ او مهاجرین وایي چې تاسو سویا به موږ کو، چې تاسو سویا موږ به کو. او نبی علیہ السلام باب وایي مال رای راکې. مقداد ابن الاسود رضی الله عنه پاسېدو، وایي تاسو اشاره مونږ طرف ته ده، وایي تاسو حکم وکړئ چې مونږ خپل اسونه په دریاب باندې لاو کو، هغې ته داخل کو. تاسو حکم وکړئ چې مونږ خپل اسونه اور ته ور داخل کو، چې تاسو سوای هغه شانتې به مونږ کو. نو دلته کې 313 صحابو دا وایي چې مونږ د کم دی ته ګیر کړو، خو هلته بني اسرائیلو داسې وایي. دا غلامي ډېر بد څیز دی، دی د زمانې نه غلامي تېره کړې وه، دا غلامي د اثر په رګ رګ کې داخل شوی و، نو خو چې چېرته سخت حالات برالوي بس مونږ ګیر شو او مونږ ګیر شو. موسی علیه السلام د استقامت یو لوی غر وینا ان معی ربي سیهدین. موسی علیه السلام ته وحی راله چې دریاب له د خپل همسار وبغوه. موسی علیه السلام همسار وبغوله، خو دریاب کې څه اثر ونه شو. حکم وشو کنه دې دریاب ته نوم واله یا ابا خالد. ابو خالد دغه دریاب نوم دی، یا ابا خالد. چې کله دا نوم یې ورته واخیستو همسیر وبغوله. روح البیان هم لیکلي دی، تفسیر عزیزي هم لیکلي دي. نو هغه همسار بغولو سره 12 لارې په سمندر کې جوړې شوې. فکان کل فرق کالطود العظیم. داسې غټه لاره چې گویا کې یو لوی غر ولاړ دی او 12 لارې ځان له ځان له، یعنې د هر 2 لارو منځ کې اوبه ولاړې وې د غر په شانتې. او دغه وخت کې الله تعالی نور او هوا ته حکم وکړو. هوا راله سمندر کې دننه شوه، نو د هوا سره سمندر ټوکړې ټوکړې شو او نور ته حکم وشو نه لاندې هغه ځای وچ شو، ورنه سمندر کې که اوبه لړ شي نو لاندې خو چکړې خټې وي ایته څوک کوزېدی شي، او فورا نور هغه ځای لاندې وچ کو بلکل د فرق شان دی. او بیا موسی علیه السلام ته حکم وشو چې ور داخل شه. لومبنی یوشع بن نون ور داخل شو او دویم هارون علیه السلام ور داخل شو. موسی علیه السلام اخیره کې او هارون علیه السلام مخ کې و. بنی اسرائیل 12 قبیلې وې، لکه د یعقوب علیه السلام 12 زامن، د هر یو ځای بیا ځان له قبیله جوړه شوې وه. دا 12 قبیلې ور داخل شوې او دی روانو. روح البیان هم لیکلي او تفسیر عزیزي هم لیکلي دي چې لاره کې موسی علیه السلام سره چې کم پلټون او کم برګیډ یعنی کم قوم سره هغې موسی علیه السلام ته وایي چې موږ ته د خپلو تربورانو پته نه لګي چې هغې مړه شو که نه کم دی دي، ځکه هغې خو په نورو لارو کې دي چې تغرق شوي ني. الله جل شانه د دغه لارو په میان کې داسې کړکۍ هغه جوړې کړې چې دې ته یو بل ښکارېده چې دې روان دي. موسی علیه السلام او پوره قوم بل طرف ته وړېدو. دلته فرعون سره د خپل لښکر ورسېدو. فرعون سره 70,000 اسونه شروع کړي وو. فرعون ډډه کې یارېدو، ولیکن خپله یره ښکاره کوله نه. یو ګوره زما بادشاهۍ ته، وګوره زما خدای ته، وي سمندر زما د وجې نه دارې لارې جوړې شوي دي او دې یې غر کولو، خو سمندر ما ته چې نه دي لږ نور هم بدله واخله، دا زما غلامان دي تښتېدلي دي زما نه، سمندر دې را غر کړي نه چې مونږ بل طرف ته وړ دي به ګرفتار کو بیا به راولو. فرعون او حامان دواړه یریدلو، خو په ظاهره کې ځان بهادر کو. ویزه ور داخلېږي، څوک ور داخلېدو؟ نه فرعون داخلېدو نه حامان داخلېدو. جبریل علیه السلام په اس باندې سور راغی، هغه د دې نه مخکې شو. نو خو چې جبریل علیه السلام اس ور داخل شو، دیو پسې ور داخل شو بې اختیاره او بس خلق ور داخل شو. نو 16 لاکھ یا 24 لاکھ فوجو دا په دغه لارو کې ور داخل شو. او کله چې هلته بني اسرائیل مکمل ووتلو او دلته کې دی اخرنی انسان مرا داخل شو، نو الله جل شانو سمندر ته بیا حکم وکړو، هغه اوبه یو بل سره یو ځای شوې او دی پکې دننه سره د پوره لښکرو هغه غرق شو. بني اسرائیل شاته ننداره کوله چې هغه قبطیان غرق شو، خو بني اسرائیل غلامي ډېره تېره کړې وه، یقین یې نه راته چې فرعون به غرق شوي. دا د خدای دا خبرې دومره ډېرې اورېدلې وې چې یقین نه راته. نو موسی علیه السلام خبر ورکړو قوم ته چې ستاسو دشمن غرق شو، او بني اسرائیل نه غرق نه دی، هغه خدای دی، ناس اوس به روزي.
نو موسی علیہ السلام دعا وکړه او سمندر ته الله تعالی حکم وکړ او د فرعون د لاش اوبو له بر راغی. نو فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، سورۃ یونس کې دی 11 سپاره کې. موږ د فرعون هغه جسم له خلاصي ورکوي نو اوبو له بر راوستو، نو دې د اوبو د پاسه ګرځېدو خلکو ته ښکارېدو. د دې مطلب دا نه چې د فرعون د لاش په تر قیامت پورې موجود دی، دا مطلب نه دی. دا د مصر په میوزیم کې چې کوم لاش دی داسې یقیني او قطعي خبره چې دا د فرعون لاش دی، که زمانې تیری شوي دي او که د فرعون د ښکاره کېدلو دا یو معجزه وي، یو علامت وي، نبی علیہ السلام به خامخا پیشنګویي کړې وي او نبی علیہ السلام به خامخا امت ته ویلي چې فرعون به ښکاره کېږي به دغه لاش به. لکه چېرته په روایتو کې ردې ذکر نشته، دا خو کودایي شوې ده او یو لاش راوتری هغه ځای کې خو 24 لاک خلک غرق شوی دی. په 24 لاک کې دې ته چا وایي چې دغه فرعون دی. بهرحال د آیت مطلب دک کریں چې هغه وخت کې چې کوم بني اسرائیل موجودو د دریاب په غاړه باندې د هغوی دپاره الله تعالی د فرعون د لاش بره راوستو. بلکې شاه عبدالعزیز صاحب فرمایي چې بني اسرائیلو کې یو زنانه د اوبو ډکولو دپاره د بحیره کلزم غاړې له راله، نو د فرعون دا لاش د اوبو غاړې له راغلو، نو د ګیره وه د فرعونو او د ده په ګیره کې ملغلرې وې، نو هغې د ګیرې ته لاس کوی تې کټ کړله او ملغلرې یې ترې وړې او راله خپل قوم ته خبره وکړه. دې زنانه د فرعون په محل کې خدمت کړو، که فرعون ظالم له اجرت نو ورکړی، خبره صرف اجرت کړې وه په پیسو خو لیکن ورکړې نه و، نو الله تعالی هغې له خپل اجرت د ملغلرو په شکل کې ورکړو. د فرعون د قضیې کې غرق شو سره د خپلو لښکرو او الله تعالی موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته هغه نجات ورکو. او دا واقعه په 10 محرم باندې شوې وه. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ فَرَقْنَا، او کله چې فرقنا، فرق معنی جدا کولو، مونږه پښتو کې لکه سره پکې فرق کوي، یعنې څه خپل پردي پکې کوي. عربی کې مفرق د سر په دې منځ کې لار وباسلو ته وي، چې په دې منځ کې لار وباسي نو دې ته مفرق وي. نو دا ویښتم تا جدا جدا کړو، نیم یو خوا نیم د بل خوا کړو. نبی علیہ السلام د سر په دې منځ کې لار اړوله، چرته په دې مازدیګر باندې لار نه ده اړولې یخي طرف ته یا ګس طرف ته، بلکې په دې منځ کې لار اړولې ده، دې ته مفرق ویل کېږي. نو فرق معنی جدا کولو او معنی سیری کولو یا معنی شلولو او یا معنی چولو. وَإِذْ فَرَقْنَا، او کله چې وچولو مونږه د سمندر دا مخ په شان د یو جسم وي، په دې کې خو لار نی او نه پکې چېرته چو دي، نو په دغه مخ کې الله تعالی گویا کې چوټ پیدا کو، څنګه چې یو لرګي په تبر سره خلق نیم کی. نو فرقنا مونږه وچولو یا مونږه سیرې کړلو چې د سمندر په منځله د یو مخ او د جسم شي. بیکم کې دا پا د پاره سببیت دی، یعنې ستاسو د وجې نه، کني سمندر کې د مونږ څخه یو پکې لارې وباسو خو ستاسو وجې نه مو کړو، یا دا با په معنی د لام سره لکم ستاسو د پاره، البحر دریاب لرا. بحر په عربی کې اصل کې تریخ سمندر ته وي چې خوږ نی تریخي، خو بیا اطلاق په خوږ او په تریخ دواړو باندې کېږي. البحر دریاب لرا. فانجیناکم چې مراد نه بحیر کلزم دی، کلزم اصل کې د ځای نوم دی، دغه ځای سره خوا کې چې کم کلی ته کلزم وي نو دغه دریاب ته بحیر کلزم وي. فانجیناکم، پس مونږه خلاصې درکړه تاسو ته د څه نه؟ من الغرق، د غرق کېدو نه، تاسو هم د غرق کېدو نه بچ کړئ او هغې ملته غرق کړو. واغرقنا آل فرعون، او غرق کړو مونږه آل فرعون، قوم د فرعون لره. غرق په اوبو کې غرق کېدو ته پناه کېدو ته وي، چې په اوبو کې یو څیز ښکته لړ شي دې ته غرق کېدل وي. یو خسف دی چې په وچه ځمکه باندې ننوځي، په ځمکه دې ته خسف ویل کېږي، او چې په اوبو کې ښکته لړ شي دې ته غرق کېدل ویل کېږي. رسوب ته وي رسوب، او رسوب ښکته تلو ته ویل کېږي. په عربی کې فعل کېدو ته راسب وي، نو راسب هم ښکته تلي که نه وي فعل شو نو ښکته لاړو بیا نو راسب ته وي، او غرق معنی راسب کېدلو. آل فرعون، قوم د فرعون لره. وانتم تنظرون،
او تاسو قتل دا او حاضر حال دار چې تاسو قتلو دان تم تنظرونی ولی وی ان الله تعالی تاسو صرف خبر درنکو چې تاسو دشمن هلاک شو نه دشمن هلاکت تاسو په خپل سترګو باندې ولیدو او بعد وخت انسان تسلیم پدی وشي چې په خپل سترګو باندې وویني نو تاسو د فرعون او د قوم هغه ظلمونه چې سکړیو نو دا غي هغه سزا په خپل سترګو ولیدا چې الله تعالی ورکړه وانتم تنظرون دا کله چې قاتل ته پانسی ورکولی کیږي نو قانون د انګريزم دار او د مسلمانانو دار چې مدعي ته چې لکه د خپل قاتل لیدل غواړي چې هغه ته پانسی په خپل سترګو باندې وویني اصل وجدا چې انسان اصل کله ته قراری ملو چې کله انسان په خپل سترګو ارسو ویني نه که په خپل چا زبر اعظم نو باقاعده مدعي په ځای کې موجود امه ته قاتل له پانسی ورکی دا یو وجدا چې انسان په خپل سترګو ویني چې هغه دما هغه مجرم ته او قاتل ته سزا ملو شو دلته الله تعالی بنی اسرائیل ته وښودلو چې تاسو رستر ګوړاندې مونږه هغه فرعون دا قوم غرق کړو وانتم تنظرون او حال دار چې تاسو قتل او کله چې وچول مونږه تاسو وجنه دریاب لرا پس خلاصي در کوم تاسو ته او غرق مونږه قوم د فرعون لرا حال دار چې تاسو قتل بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ وعدنا او کلا چې وعده وکړه مونږه موسی علیہ السلام سره 40 ليلة د سلويختو شپو ثم اتخذتم العجل بیا ونیسلو تاسو سخی لرا من بعده پس د موسی علیہ السلام نا وانتم ظالمون حال داری چې تاسو ظلم کوونکي وې ثم عفونا بیا معافي وکړه مونږه عنکم دستاسو ته من بعد ذلك پس د دې کارنا لعلکم تشکرون د پاره دې چې تاسو شکر ادا کړئ په دې دوه آیتونو کې د بنی اسرائیل د یو ظلم او د کوتاهی بیان دی او د الله جل شانه را طرفنا د احسان او د عفو او درگذر بیان دی چې کله فرعون غرق شو بحیر کلزم کې سره د خپل فوجا بنی اسرائیل نجات موندو دی د بحیر کلزم نه وړیدل نو صحرای سینا کې هموار میدانو الته کې بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وې چې موږ لفظ د قانون یو کتاب پکار دی اصلیت کې بنی اسرائیل چې کله په مصر کې نو دیو منخت کړي وا کوم الله تعالی د فرعون او د ظلمون نخلاصي راکو موږ بد الله تعالی صحیح طریقې سره بندگی وکړو اطاعت وکړو او الله تعالی بچرم نه خفقو چې کله دی نجات موندو موسی علیہ السلام دی ته وعده را یاد کړه چې خپل منخت پوره کړي دی موسی علیہ السلام ته وې چونګ الله تعالی صحیح اطاعت څنګه کوم سر نه سکی قانون شته نه سکی کتاب شته او موږ ته احکامات معلوم دي د دې لپاره یو کتاب پکار دی چې پای کې د الله تعالی د مرزه مطابق زندگی تیرولی احکامات پکې الله تعالی په کوم خبرو خپکیږي دای ذکر پکې موسی علیہ السلام الله تعالی ته دعا وکړه چې دا شان د قانون یو کتابو الله جل شانه موسی علیہ السلام ته فرمایل چې تراشه کوهی تور تا کم ځای کې چې تا ته نبوت ملو شوی وو هغه ځای تراشه هلته اعتکاف وکړه نو یو میاش یعنی 10 ورځې به ته په کوهی تور کې اعتکاف وکړې د ورځې به دې روژه نو چې 10 ورځې برابر شي تا ته کتاب ملو شي موسی علیہ السلام قوم ته وویل چې دا شان الله تعالی ما سره وعده وکړه چې یو میاش به زه اعتکاف کوم الله تعالی مال کتاب راکړي هارون علیہ السلام یې د قوم نگران کړو چې ته د بنی اسرائیل خیر خبره لا او خیال ساته او ځان سره
د بنی اسرائیل او یا سردارانو بوتلو چې بنی اسرائیل د تشفیع شي چې واقع دا کتاب د الله تعالی تر طرف نه دی. موسی علیہ السلام لاړو کوه تور ته. انته کې موسی علیہ السلام یو میاش اعتکاف کو د ورځې روزه وا چې کله 30 ورځ شو د موسی علیہ السلام مسواک وکړو. دای وجه دا چې کله انسان مسلسل لږه تیر کی نو خامخا د معدې د وجه نه داخلنا معمولی بدبو راځي. موسی علیہ السلام دای وجه مسواک وکړو. الله جل شانو فرمایل چې ستا د خلی د معمولی بدبو چې دا ما تر مشکو نه زیاته خو ده. تب اوس 10 ورځې مزید اعتکاف کې نو 40 ورځې برابر شي. دا د ذیقعدې میاشت وه او سره 10 ورځې د ذوالحجې شوه. په 10 تاریخ باندې چې د لوی اختر ورځ وه د اشراق په ټیم کې یا د چاش په ټیم کې موسی علیہ السلام ته تورات شریف لیکل شوی ورکړی شو. 12 تختې وې د زمرد جوړې وې او پای باندې تورات شریف لیکل شوی و. چې کله تورات شریف موسی علیہ السلام ته ورکړی شو دې سره سره موسی علیہ السلام ته ویل شو چې ستانه بعد بنی اسرائیل په یو آزمایش او فتنه کې مبتلا شو او هغه پکې ناکام شو او هغه د سخی او بندګي وکړه. دلته خبره داسې شي و چې کله بنی اسرائیل وړې د میدان ته موسی علیہ السلام هلړو کوه تور ته دې سر زیوراتو چې دا دې د فرعونیان نه راغستي وو ځکه په دې باندې خو دې راوتي وو چې زمونږ د اختر ورځ ده د 10 محرم نو به هلته کې روژه نیسو خپلې بندګي وکړو. په دغه باندې دې کالي راغستي وو. دې خو د شپې راووتلو کالي هم ځان سره وړلو. د قوم سردارانو د هارون علیه السلام د مسلې تپوس وکړو چې دې زیوراتو سره څه وکړو. هارون علیه السلام دې ته وویل چې دا د کافر قوم مال دی او خبیث دی. قدام ځان سره ایثار کړي یو لویه فتنه به ترې جوړه شي. د دې طریقه دا ده چې دا په یو کنده کې واچوئ او وسوځوئ او د دې غیره هغه ښخه کړئ. قوم هغه زیورات راغونډ کړو. هغې کې سره او قیمتي کاڼي ملغلرې وې. په دې قوم کې یو سړی و د هغه نوم موسی و. موسی بن ظفر دا د سامره قبیلې و او دا یو خبیث النفس انسان و. هوښیار او سمجدار و خو خبیث و خباثت نه ډک و. د سردارانو ته د قوم وی چې دا کالی مال راکئ زه سره یو بله طریقه کومه. دې د اصل نه زرګرو او په بناوټ کې او په ساخت کې ډېر ماهر و. یعنې قسمه قسم نقشو جوړولو کې ډېر مهارت یې و. د قوم ته وی چې دغه سره مال راکئ. دا هغه سره په بټۍ کې واچولو هغه یې ګرم کړو او د هغې نه د سخي په شکل کې یو جسم جوړ کړو. د سترګو په ځای باندې د غوږونو په ځای باندې او د زنګونانو په ځای باندې ملغلرې کېښودې او دننه یې ډډ پرېښودو. دې چې کله موسی علیہ السلام سره راتو په بحیره کلزم باندې راوړېدو جبریل علیہ السلام چې په کوم اس باندې سورو دایانو د هغې نوم و د کتل چې دا جبریل علیہ السلام خو د انسان په شکل کې و چې دی په کوم ځای باندې د اس خپکیز نه هغه ځای شین شي وی دې کې څه چل دی. در هغه ځای نه خاوره راغستې وه او ځان سره یې سنبل کړې وه. هغه خاوره یې په هغه سخي کې دننه واچوله. د الله شانو او ازمایشو چې یا خو د هغه خاورې د اثر نه هغه سخي پریشا باندې هغه شکل پریشا سخي شو د غوښې او باقاعده د اډوکو او یا دا چې سخي نه لیکن د هغه نه به اواز داسې راوته شیطان پکې دننه ننوتی و چې د سخي په شانتې اواز به یې کو. نو سامري ووی موسی بن ظفر چې راشه ستاسو هغه معبود دا دی. لکه چې موسی علیہ السلام 20 ورځې چې کله هلته تېرې کړې کوه تور کې دوتې د موسی علیہ السلام نه خپل خدای روک شوی دی. هغه پسې هلته کې کوه تور کې ګرځي وی فنسیه موسی وی د موسی علیہ السلام نه خبرې هېره شوې ده او هغه خدای دلته کې راغلی دی. نو دا ستاسو هغه خدای دی او هغه اواز وکړي. او اصل کې دا بني اسرائیل چې وو
د دې غوا سره غوی سره مینه ډیره وه. یا خدا چې په مصر کې فرعون داسې مجسمې جوړې کړې وې د غوی په شکل کې، هلته بندګي کېده. او یا دا چې کله دوی د بحیره کلزم نه ووړېدلو نو دوی په یو ځنګل تېرېدلو، هلته کې یو قوم د عمالقو او هغوی د سخي بندګي کوله. نو د بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ووې اجعل لنا الها کما لهم آلهه، یله مونږ هم دغه شانتې یو خدای مونږ هم په کار دی څنګه چې دوی ته خپل خدای هغه ښکار یو بندګي یې کړي، مونږ هم یو مجسم شکل کې مونږ هم یو خدای په کار دی. نو سامري دا خبرې اورېدلې وې چې د بني اسرائیلو رجحان او میلان د سخي ته زیات دی، نو هغه د سخي په شکل کې خدای جوړ کړو او دا ستاسو هم خدای دی او د موسی علیه السلام هم خدای دی. سامري په خپل هم دای بندګي شروع کړه او ورو ورو بني اسرائیل هم شروع کړه. بني اسرائیل درې ډلې شو. یو هغه ډله وه چې هارون علیه السلام سره ودرېده چې هغوی د سخي بندګي بالکل ونه کړه، بلکې امر بالمعروف او نهی عن المنکر شروع کو، او دا 12,000 کسانو چې دی بندګي نه رکړي. او څه کسان هغه وو چې هغوی یې بندګي هم نه کوله لیکن څوک یې منې کول هم نه، ځان له یو طرف ته شوي دی پوه شه او کار یې پوه شه. او څه هغه وو چې هغوی د سخي بندګي شروع کړه. سامري د هغه سخي د پاسه یو خیمه جوړه کړه او غیر چاپېر یې درې او فرشونه خواره کړو، او دارنګې نور چې کم څنګه مزاراتو کې سکیږي کم شرکیاتو کم کفریاتو هغه ترتیب شروع کو. خلق به راتو د سخي بندګي به یې کوله. هر څومره زمانه چې تېره شوه چې موسی علیه السلام راغی او ته خبر ورکړی شو چې رایې ویې کتو نو حالاتو مکه شانتې څنګه ته ویلي شوي وو. د ډېرې غوسې نه یې تختې کېښودې، هغه څه تختې پکې ماتې هم شوې. لومبې خپل رور له راغی هارون علیه السلام له، او دا تن یو کال مشر ومو. هارون علیه السلام یې د ګیرې نه مونیسو د سر نه یې مونیسو. هغه ته یې چې کم څیز ته منې کړې ما منعکه اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعن، دا قوم چې ګمراه شو نو ته کوم ځای وې تاسو کولو، او چې تا نه شو منې کوئ ما پسې به راغلی وې که نه. نو هارون علیه السلام ته د موسی علیه السلام جلال معلومو، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، چې رورې زما دا ګیرم پرېږده او زما دا سرم پرېږده، او زما دا دشمن ما باندې مه خوشحاله وه. بني اسرائیل خاصې به م خوښه چې راشه خپل ورکې ونښتلو. او بیا هارون علیه السلام خپل صفایي بیان کړه چې ما دې پویه کړو منې مې کړو لیکن دی نه منلو. د ما ځکه او که تا پسې درتلمه نو بني اسرائیل به ټوکړې ټوکړې شوي وو. موسی علیه السلام بیا چې حقیقت حال معلوم شو چې د هارون علیه السلام څه کوتاهي پکې نه ده، نو هغه سخي خو په سوان باندې ایره کو، هغه یې خو ریزه کو، او هغه ذرات په سمندر کې والوزولو. دا داسې خلکو قرطبي لیکلي دي تفسیر قرطبي چې کومو خلکو د سخي بندګي کړې وه نو دوی به سمندر ته تلو د هغې اوبه به یې څښلې، دومره سخي سره مینه وه. او بیا د هغې باره کې الله جل شانو توبه نازله کړه چې د هغې آینده سبق کې را روان دی چې دوی به قتل کېږي به، او سامري یې ځنګل ته وزغلو. الله جل شانو یې دومره غټې غلطۍ باوجود دې بني اسرائیلو ته معافي وکړه. د فرعون په شان ټول تباه او برباد نه کړو چې یو تن پې عذاب راغلی وي، بلکې بیا هم دې له مهلت ورکړو د موسی علیه السلام تر راتلو پورې، او بیا د توبې هغه ذکر هم راغی. وَإِذْ وَاعَدْنَا کله چې وعده وکړه مونږه، وعدنا د دوو کسانو منځ کې یا د ډیرو کسانو منځ کې چې کوم عهد او پیمان وشي ایت وعدنا وي، یعنی دا د یو تن د طرف نه نه دوه کسانو طرف نه. نو سمته باندې موسی علیه السلام الله تعالی سره وعده وکړه، الله تعالی موسی علیه السلام سره وکړه. نو مطلب دا دی چې د موسی علیه السلام طرف نه وعده و او د الله تعالی د قبولیت، الله تعالی و ټیک تراشه ته د کتاب ملو شي. موسی علیه السلام سره د موسی په نوم باندې په بني اسرائیلو کې مشهور 3 کسان تیر شوي دي. یو موسی بن عمران دی چې مشهور پیغمبر دی، موسی بن عمران بن یسحر بن فاحس بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام. دا د یعقوب علیه السلام زوی لاوی
دا په خاندان کې دی او دا مشهور پیغمبر دی چې دا مور نوم یوحانس دی. یو موسی بن ظفر چې هغه سامری دی او بل موسی بن میشا دا یو بل انسان دی، بخاری کې رده ذکر شته دی. نوب بکالی ویلو، نوب بکالی دا دان له یو لوی عالمو، هغه وی چې دا سوره کهف کې د موسی علیه السلام چې ذکر دی چې خضر علیه السلام سره ملاقات شوه دی، هغه به وی دا موسی بن عمران نه دی، دا موسی بن میشا دی. ابن عباس رضی الله عنه ډېر سخت رد وکړو چې دی غلط وی، دا موسی بن عمران یعنی مشهور پیغمبر دی. نو موسی بن میشا هم شته دی، دا دو غیر مشهور او موسی علیہ السلام مشهور شخصیتو. موسی دا د عبرانی ژبې لفظ دی. مو په عربی کې اوبو ته وي او سا په عربی کې ونو ته وي. دا سره کې مو شاو هغه شین په سین سره بدل شو نو موسی شو. او موسی علیہ السلام ته موسی ځکه وي دی چې کله مور تابوت کې واچو، هغه تابوت د فرعون محل ته راغی، نو د فرعون لورو او بیبي او د هغې هغه وینځې هغې سار پاسېدلو او هغه چینې ته راغلي وو، هغه باغ ته راغلي وو چې هغې دا وخت کې لامبلو چې د موسی علیه السلام هغه بکس راغی، هغه دې روچت کو د ونو نه او د اوبو نه. لکه دا خو موسی دی، د اوبو د ونو نه روچت شوی دی. 40 لیلة 40 شپې. د موسی علیه السلام عمر 120 سال دی. 40 لیلة 40 شپې. الله تعالی موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره د 40 شپو. ابتدا کې وعده یو میاشت شوې وه، بیا ورپسې 10 ورځې سیوا شوې. لکه سوره اعراف کې 9 سپاره کې هلته داسې ذکر دی او دلته کل بیان شو، دلته مجموعه بیان شو، هلته کې ځان له ځان بیان شوی دی. 40 شپې یاد کړئ، 40 ورځې نه، چونکې قمري حساب کتاب سره شپه مخکې راځي او ورځ وروستو راځي. لکه دا اوس چې کومه شپه روانه ده د دې ورځ سبا ده، دا کومه نن ورځ چې تېره شوه د دې شپه بېګا وه. د دې وجې نه رمضان کې میاشت خلک ماښام نه وایي سبا روژه ده، او رمضان کې چې خلک اعتکاف کوي د ماښام نه شروع کېږي. که د سهار نه چا شروع کړو نو اعتکاف یې نه وي شوی، د ماښام نه به شروع کېږي به. 40 لیلة 40 شپې. دې 40 کې لوی کمال دی. 40 ورځې چې یو عمل مسلسل شي په اهتمام سره، د هغې په اثر او په خوند باندې سړی پوه شي. یو حدیث کې راځي من اخلص لله 40 صباحا ظهرت ینابیع الحکمت من قلبه على لسانه. وی چې کم سړی 40 ورځې یو عمل په اهتمام سره وکړي د الله د رضا دپاره او په توجه فکر سره وکړي. من اخلص لله 40 صباحا 40 ورځې چې یو عمل انسان مسلسل په یو خاص ترتیب سره وکړي، ظهرت ینابیع الحکمت من قلبه على لسانه، الله تعالی د زړه نه په ژبه باندې د حکمت چینی جاری کړي. د دې وجې نه دا صوفیه کرام چله وباسي، خاص اهتمام کې ردي. دې کې اثر شته دی. معشوم چې د نطفې په شکل کې 40 ورځې وي، یا 40 ورځې لوتړه شي، غوښه شي، یا 40 ورځې بدن برابر شي، بیا به الله تعالی روح اچي. د دې 40 ورځې ښه پوره اهتمام دی چې کوم عمل په دې سره وشي. زمونږ چې دا تبلیغ چې کوم مشران دي دا ولې 40 ورځې بیانوي چې انسان په یو خاص ماحول کې په یو خاص ترتیب سره په خاص نگرانی کې یو 40 ورځې عملو کې د انسان زندګۍ کې ښکارا اثر ښکارا کیږي. اوس دې باندې دې ته بدعت ویلو، دې ته سنت وا چې دا ځان یو فضول خبرې دي. دا خو یو عمل دی، یو نظام دی، دا مطابق یو عمل کیږي. که څوک بدعت په خپل غلط کیو ته بدعت غلط وي، نو ته څوک سنت وي، نو ته څوک واجب، نو ته څوک فرض وي. یو نظام دی، یو عمل دی، بس شروع دی، صحیح دی، ټیک دی. نو دا 40 ورځې هغه اثر دی په دې کې. موسی علیه السلام 40 ورځې هغه اعتکاف وکړو. حضرت تانی رحمه الله لیکي چې دا صوفیه کرام چې چله وباسي هغې د دې وجې نه وباسي چې موسی علیه السلام 40 چله وباسلې ده. ثم اتخذتم العجل، الله تعالی احسان کو په تاسو باندې، تاسو له کتاب درکو نو تاسو څه وکړو؟ ثم اتخذتم العجل، بیا ونیسو تاسو سخی لره. وی تاسو سخی رانیسو، نو سخی رانیسل څه ګناه ونه لري.
دا زمیدار سارو ماښام سخی رانیسي نه او دا پرانیزي نه سو نو د سخي د نیسل نه مراد په معبود والي سره ثم اتخذتم العجل الها و معبودا تاسو ونیسه سخی په بندګۍ سره او په معبود والي سره و الها و معبودا ذکر نکو د کراهت او د قباحت د وجنه ثم اتخذتم العجل ثم روړو یعنی څومره بیکاره کار تاسو کو څومره د کمکلتوب کار تاسو کو تاسو ایله پیله سخی ونیسو حالانکه په حماقت کې په کمکلتیا او بیوقوفتیا کې دا غوی یاد دی هر به غوی کنه نو په خبر غوی پوهیږي نه نو دا غوی چې دی او دا سخی دا هله په کمکلتوب کې به طور مثال ذکر کی تاسو ایله د غوی بچی چې کوم سخی جوړ کو دا څونه کمکلتوب کار دی دې ته عجل وي دې عجل ته عجل ولي وي دین جلبازی وکړه د سخی د بندګۍ کې یا عجل ته ځکوي چې رته مودم ډیره لګوا او چې شل ورځې پس موسی علیه السلام راغی نو یا خو سخی او یا سمندر ته لاو کو ځکه ته عجل ویل کېږي ثم اتخذتم العجل بیا ونیسلو تاسو سخی لره په بندګۍ سره من بعده ای من بعد ذهاب موسی پس د تللو د موسی علیه السلام نه کوه تور ته تر څو چې موسی علیه السلام ته دا کار نه کولو چې موسی علیه السلام لاړو نو دا کار وکړو خو دې کې د هارون علیه السلام څه کوتاهي او قصور نشته دی او خپل کار کړی دی پویا کړی دی او دین منل وانتم ظالمون دا حال یې حال دار ته ظلم کوونکې وي زیاتی کوونکې وي په خپل ځانونو باندې چې اسخین په بندګۍ سره ونیسو قرآن کریم چې دا واقعات بیانی دا د خوند پر نه بیانی او دا خبره صرف بنی اسرائیل پوری نه ده دا په هر زمانه کې یو معبود او یو سخی د بنی اسرائیل سخی صرف سخی نه دا په هر دور کې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو تعیسا عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد الخمیسه ان اعطي رضیا وان لم يعطى نو سخط نبی علیہ السلام فرمای هلاک شو هلاکت د دینار بندلا او د درهم بندلا د دینار بندگی کوونکې د درهم بندگی کوونکې او د خپل خپل لباس او د صادرونو بندگی کوونکې نو داسې خلکم چې د دینار بندگی کی د پیسو غلامان دي او څوک د کپړو غلامان دي او څوک د درهم غلامان دي تعیسا عبد الدینار و عبد الدرهم و عبد الخمیسه ودا داسې خلک ته کله تعالی ول سور کې نو خوشاله شي الحمدلله وسسو او کله تعالی ول نور کې نو ناشکری کی بیا نو دا مته کې صرف د خلکو د سخی بندگی کړه دي او بلدا چې کله عذاب راغی په دی باندې یعنی کم سزا ملاوي دا نه صرف هغه خلک بشوي وو چې کوم بندگی بالکل نو کړي خلک یې منې کړو او چې کوم خلکو بندگی کړي داغي او دانورو ټول په ملامتیا کې را لرو آیت نه بل خبرم ثابت شوا چې د فتنې زیل ورتلل نری پکارو تماشې نر پکارو لیدولم نری تپکارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بخاری کی روایت ته ستكون فتن ان قریب ناشنا فتنې راشي او وی فرمایلو چې القائد فيها خير من القائم او القائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي چې کوم سړی ته ځان سونه لري او ساجونه بدی خي که یو سړی ناس ته د اولاد نه بهتر دی او که یو سړی اولاد هغه د روان نه بهتر دی او که یو سړی روان هغه د منډه وهلو نه بهتر دی مطلب چې کوم سړی منډه وهي کې دي شلړ شي ولا خاله چې سړی کیناستنه دی خدي او بیا فرمایلو که یو سړی هغه لننداري را ورغی چر ننداره کوم چې دا سدي څنګه دي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې اب نندارنی اب ځان ترا کاږي دجال له یو سړی ننداري لذي او ملاقات او مناظري لبزي چې دجال سره ملو شو دا په خبرو کې راشي په باندې به ایمان وروړي نو دا فتنې زیل ورتللو تماشې لتللو او ننداري لتل دام د فتنې نه خالی نه را د فتنې زین لري بزان ساتي ثم اتخذتم العجل ډیرو بنی اسرائیل صرف تماشا کولا او د تماشې د وجه بندګۍ کرالو وانتم ظالمون حاندار کی تو ظلم کوونکې وي ثم عفونا
بیا معافي وکړه مونږه عنکم د تاسو ته. هغه معافي هغه وروستو آیت کې را روانه ده چې معافي څه طریقې سره وشوه. بیا هم د الله تعالی احسان و کني په کار خو دی چې فوراً یې نیسلي به تاسو چې ګوره تاسو ایمان درلو بیا مرتد شوئ. د موسی علیه السلام ولیدو د فرعون غر کېدلو په خپلو سترګو باندې وکتل، بیا هم لا داسې کوئ. عنکم د تاسو ته من بعد ذلک ای من بعد ذلک الاتخاذ د دې نیسلو نه بعد د دې ګناه نه بعد چې تاسو ونیسو. لعلکم تشکرون دا لعلکم دا کې سره دی د پاره دی چې تاسو شکر ادا کړئ چې الله ستا احسان دی چې تا موږ هلاک نه کړو، موږ له توبې توفیق راکړو موږ دې راکړه. او کله چې وعده وکړه موږ موسی علیه السلام سره د 40 شپو بیا ونیسو تاسو لره وروستو د تلو د موسی علیه السلام نه کوهي تور ته حال دا چې دا ظلم کوونکي وي. بیا معافي وکړه موږ ته تاسو ته وروستو دینه د پاره دی چې تاسو شکر ادا کړئ.